أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الف لام میم. پدی لفظ دا الف لام میم باندې مکمل طریقے سره تشریح وکړه شو. آسان مطلب دا دی چې الف لام میم دی په معنی باندې الله پوهیږي، حقیقت باندې صرف یو الله پوهی دی. الله اعلم بمراده بذالک. اللہ تعالی د دې په مراد باندې خپويږي. نور علماء چې کوم تاویلات کړي وو آغا تفصیل سره بیان شو. دویمه جمله ذالک الکتاب هدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین. دا کامل کتاب دے، شک شبہ نشتا پدی کتاب کے. فیدہ صدے ہدی للمتقین، دا لار خودن کے دے انابت والا خلق دا پرا. نو گورا پدیجے کے درے صفات کاملہ دا قرآن کریم بیان شو. یو ذالک الکتابو دا کامل کتاب دے. دویم صفت لا ریب فیہ، پدی کتاب کے شک شبہ نشتا چھ دا اللہ طرف نہ نازل شوے دے. اور دریم صفت ہدی للمتقین، دا ہدایت کون کے دے، مضبوطون کے دے انابت والا خلق دا پرا چاغو کے انابت وی حق مانی زید و عناد پکے نوی آغو تا دا فیدا ورکی آغو دا پرا ہدایت تے. ذالک الکتابو پدی کے علماء فرمائی سو ترکیبون کڑی دی. ذالک الکتابو یو ترکیب دا دے چھ دا مبتدا دے. ذالک اسم اشارہ دے، الکتابو مشارن الیہ، اسم اشارہ سرد مشارن الیہ نا دا مبتدا. بیا لا ریب فیہ دا جملہ معترضہ دے پمانس کے. ہدی للمتقین دے خبر دے. مبتدا سرد خبرنا جملہ اسمیہ خبریہ. دویم ترکیب علماء کی ذالکا دا مبتدا، الکتاب خبر دے. ذالکا دا اسم اشارہ مبتدا اور الکتاب خبر. اللہ ودا کریو چھ دا چی کتاب در قوم چھ زڑی گی بنا. نو دا سورة البقرہ نا مخ کی سورتنا چراغلو نو اللہ تعالیٰ فرمائلو ہازا ذالک الکتابو، دا چه دے دا اغا کتاب دے چه تا سره وعده کړي شوی واخا پہگے خبر ون. اور بعض علماء فرمائی چه ذالک پمانے دا حازا سارا دے. اسم اشارہ دا یوبل پمانے بنے استعمالی گی، لکا ذالک پمانے دا زاکا سارا، زاکا پمانے دا ذالکا، حازا پمانے دا ذالکا. نو دا ذالک پمانے دا حازا سارا دے، یعنی حاضل کتابو
دا کتاب پوهیږي خبره ون نو ذالک په منه د حاضر سره څه اعتراض ورید نش او کا پیاتوي چر جی د ذالک سره اشاره کیږي بعید تا نو بیا څنګه د اشاره صحیح شو نو د پر علما فرمایي چې ګوره بعد دوا قسمه ده لریواله دوا قسمه ده ها یو لریواله مصافتی ده یعنی د مزل په اعتبار سره یو لریواله رتبی ده د مرتبه په لحاظ سره نو چون کې ذالک سره اشاره کیږي بعید تا دا بعد چې ده کلا بعد رتبی وی کلا بعد مصافتی وی نو دا بعد رتبی الله تعالی نازل ک په منزله د بعد مصافتی سره یعنی دا مرتبه چې ده د دې کتاب ډره لوی ده نو دا داسې نازله کله کا دا لوري وی ها نو ځکه ذالک سره اشاره ورته وک نو ذالک سره اشاره بعد رتبی ته ده ها چې د دې کتاب رتبه مرتبه ډره لوی ده ها اګور بیا ذالک الکتابو کې مبتدا او خبر قانون دے چې مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو بیا دا اشاره وی کمال تاخه چې مبتدا معرفه وی خبری معرفه وی نو دا کمال ته اشاره وی ها نو ذالک الکتابو کې اشاره دے چې ګوره د کتاب دا ډیر زیات کامل دے په اعتبار د هغه کتابونو چې غا منزلو د اسمانونو اسماننا مخک منزل من السما کتابونه چې وو هغه نه دا ډېر کامل دی یعنی هغه په اعتبار سره دی کې کمال زیات دی تورات نام کمال زیات دی انجیل نام زیات دی زبور نام زیات دی نو دی کې اشاره شو چې دا کامل کتاب دی لکه عرب وای سړی خو ډېر وی کنه خو کله چې عرب دا خبرو کی چې ذالک الرجل دا سړی دی ها ذالک الرجل دا سړی دی سړی خو ډیر دی خو دا سړی دی نه دا کامل سړی دی پوهیږي خبره وند نو د وجه نه په دې جمله کې اشاره ده چې ګوره دا کتاب ډیر کامل کتاب دی ها په نسبت سره نور آسمانی کتابونو ته الله اکبر ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے دا کامل کتاب دے ها لا ریب فیہ شک شبہ نشتا پدی کتاب کے دی کتاب کی ہیچ شک شبہ نشتا دے ها اگر سوال دا پیدا کیگی چې پدی کتاب کے خډیرو خلقو شک شبہ کړي دي لکه روافض شیعاګان اوئی چې دا کتاب کامل نه دی ځکه چې کامل کتاب اول ذرایت نه دی څلوېښت سپاره دی دا خو شپږ یا کم زیات آیتونه دی هغه اول ذرایتونه دی هغه کامل کتاب دی امام غیب سره دی غار کې باندې قیامت نمخ کې بروزی دا خلق خور کې شک شبہ کی څرنګه الله فرمایي چې شک شبہ نشته په دې کتاب کې تو دید پر یو جواب دادے چې قرآن محل د شک نه دی ګوراخه لا ریب فیه څمنه قرآن محل د شک نه دی اگر که مخالفین پکې شک کوي خدا محل د شک نه دی دا به شبه کتاب دی پهګه خبره ون ادویم دا چې شک ته منکرینو الله تعالی نازل کړي دی په منزله د غیر منکرینو یعنی دا منکرین خو شک کوي خو دیو الله تعالی کله آدم ګرځولې دي ولی د دیو شک معتبر نه دی ولی نه دی معتبر ځکه دی شک ته پرا موزیل شتا دی ازاله والا شی شتا چې غا اعجاز د قرآن دی دیو شک شبه ورکې کوي نو دا چې دی لکه د دیو سره شک معتبر نه دی ولی ځکه چې دا معجز کتاب دی دا الله رب العالمین یو لوی معجزه دی چې پیغمبر ته ورکړی دی نو د دیو شکی داسې ګرځولې دی لکه نه شک یعنی په منزله د آدمی ګرځولې دی ها پهګه خبره بن نو دی د وجه نه لا ریب فیه په دې کې شک شوبه نشتا
دریم جواب علما کوي چې لا ریب فیه پدی کې شک شبہ نشته ده انه من رب العالمین. لکه اب نور زینو کې قرآن کې الله فرمایي دا د رب العالمین طرف نه ده، تنزیل من رب العالمین، انه من رب العالمین دا د الله طرف نه ده. نو ځکه ورکې شک شبہ نشته. نو کوم شی چې الله طرف نه وي هغه کې شک شبہ وي نه وي. امام رازی رحمت الله علیه مسائل رازی د امام رازی رحمت الله علیه یو کتاب د پغه کې سوالونه جوابونه دي، غازان سره وګوره وساته کوم ځکه اعتراضونه وي بیا جوابونه ډېر خسته طریقې سره ورکړي. امام رازی رحمت الله علیه مسائل رازی اومدرنګ نور علما ذکر کوي چې دا نفی چې ده په معنی د نهی سره ده. لا ریبا دا نفی ده یعنی دا خبر ده په معنی د نهی سره ده، یعنی په معنی د انشاء سره ده. معنا دا شو لا ریب فیه لا ترتابو فیه، تاسو شک شبہ ما کوي پدی کې، شک شبہ نشتا پدی کې، یعنی شک شبہ ما کوي پدی کې. نو نهی نفی په معنی د نهی سره ده، خبر په معنی د انشاء سره ده. جمله خبریا په معنی د جمله انشاء سره ده. او جمله انشاء چې وی غ نهی وی یا امر وی د ټول انشاء جمله انشاء دي. پوهیږي خبره وره. نو دا اعتراض خدا فشخه اګور مخکې ماته تایلو چې قرآن خپل تعریف په خپل ذکر کوي، دا د قرآن تعریف ته. ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د قرآن تعریف ته. ګوره چې اریو علم سړی شروع کوي نو دغه تعریف پکارو چې سړی وپېژني چې د دې علم تعریف څه دی. ولې ځکه چې تعریف درته نه وي معلوم نو طالب د طلب د مجهول مطلق مرتکب جوړیږي. طالب د طلب مجهول مطلق مرتکب جوړیږي. یعنی مطلب دا دی چې دا څه شی حاصلوي چې هغه په یو وجه د وجوه سره یو انسان ته نه وي معلوم. نو د قرآن تعریف څه دی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د قرآن تعریف شخه. بیا ما درته ویلو چې عرض د قرآن څه دی، حکمت د قرآن څه دی؟ هدی للمتقین دا هدایت کوونکی دی متقیانو لرا، هدایت کوونکی دی انابت ولو خلقو د پرام. دا د قرآن حکمت ته او د قرآن عرض دی. نو دا دواړه تعریف او عرض دا په یوه ځای کې ذکر دی. دا چې نورو ځایونو کې هم ذکر دی بشماره ځایونو کې. پوهیږي خبرې ونه. لا ریب فیه شک شبہ نشته په دې کتاب کې. اګوره یو شک ته یو ریب دی. د دواړو په منځ کې فرق دی. شک یې لیکيږي متساوی طرفین، لکه مناطقا منطقیان وایي، یعنی یو طرف ته ترجیح نه وي او بالکل د تا سوچ یو شانته وي، یو طرف بل طرف ترجیح نه وي، دې ته لیکيږي شک متساوی طرفین. دې ته شک یې شي. یو ریب وي، ریب دې ته ویلی شي شک مع تهمت ته، یعنی تا یو شي باندې یو انسان باندې شک هم وي او تهمت هم ورباندې لګی. نو دې د وجې نه الله رب العالمین فرمای لا ریب فیه په قرآن کې شک نشته دی چې سره د تهمت نه وي. لکه څرنګه مشرکینو تهمت لګول چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا تهمت و. دې د وجې نه قرآن کریم کې به ورځ راشي او جواب ورکوي په تحدي سره. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچر تاسو په شک او په شوبې کې وای داغه کتاب نه چې ما نازل کړی دی په بنده خپل باندې، نو فاتو بصورت من مثلی تاسو یو صورت خو پیش کوي کنه. نو لا ریب فیه شک نشته دی په دې قرآن کې چې دا د الله طرف نه نازل شوی دی، الله طرف نه نازل شوی دی. دې کې څه شک شوبه نشته دی. پوهیږي خبرې ونه. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه معنا کوي
ला रैब फीह ला तोहमत फीह, कुरान के तोहमत निश्ता, कुरान बने तो साचे तोहमत तड़ई че दा पैगंबर द जान न जोड़ करे दे, कुरान के रैब निश्ता दे, यानी तोहमत निश्ता दे че पैगंबर द जान न जोड़ करे वी, दा अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब दे, दा तोहमती किताब न दे че जान न पैगंबर जोड़ करे वी। हाँ नो दुआ सिफतुने जिक्र शू, दा कामिल किताब दे, शक शुबा निश्ता पदी किताब के त्रैम सिफत हो गोरा हुदल लिल मुत्तकीन, दा हिदायत कवी इनाबत वालो खल्को द पराम आगोरा दा होदन चे दे दा हमल मुबालगतन दे, तालेबा ता किताबुनो को वेली दी हमल मुबालगतन, लका ज़ैदुन अदलुन, ज़ैदुन अदलुन समना ज़ैदुन आदिलुन, यानी आदल मजदर दा कलम मुबनी लिल फाइल कलम मुबनी लिल मफूल वी, नो दीजे के मुबनी लिल फाइल दे, यानी मजदर पमाने द फाइल सर दे, नो होदन समना हादियुन ज़ैदुन आदलुन ज़ैदुन आदिलुन, नो होदन समना यानी दा आयन हिदायत ते, ज़ैदुन आदलुन ज़ैद आदल दे, यानी ज़ैद इंसाफ अल इंसान दे सर ना फोपरे टोल अदल आदल दे, दा हमल मुबालगतन लेश, नो कुरान के हुदन जिक्र कई, दा कुरान आयन हिदायत ते, दा टोल अदल व इंसाफ ते, नो हुदन पमाने दा हादियुन सर दे, पैगे खबर है बने अल्लाह अकबर। नो गोरा दिन मालूम शो सिफत मुत्तकियानो, че गोरा दा कुरान हिदायत कवी मुत्तकियानो द परा, नो दिन सिफत मुत्तकियानो मालूम शखा, जका नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कला चेवरज द क़यामत शी, नो अल्लाह बो फरमाई अल्लाह बा अमरो की मुनादिता चेलानों का, मलैके तब अमरो की चेलानों का, че मा नसब मुकर्रर करे हो, तासुम नसब मुकर्रर करे हो, तासो खपल नसब मुकर्रर करे हो, че द प्लन की जोएम प्लन कह द मामर गरे दे प्लन कह दे, माम नसब मुकर्रर करे हो, че द मामल गरी सूख दी, मा दा वैलू че मुत्तकी मुआज़्ज़ज़ दे इज्जतमंद दे, तासो वैलू че फ्लन कह जोए द फ्लन की इज्जतमंद दे, नन बजपुर ता कौम नसब खपल औख कता कौम बना सब दस्तासो चेर तदी मुत्तकियान, अल्लाह बेलानो की मुत्तकियान चेर तदी राशे राशे दादमा नसबियान दे। हाँ तो ये खबर है बन इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह दा रिवायत नकल करे दे, नो हुदल लिल मुत्तकीन न मुराद हाँ दिन शो दिन साबित शो सिफत मुत्तकियानो, че मुत्तकियानो डेरा लोए मर्तबा लोए दरजा दे पनेज दा अल्लाह बंदे। हाँ पैगे खबर है बन खाजी आगुर दयात सता मख के लारेब जुमला जिक्र का और रस्ते और से होदन जिक्र का दी के मतलब दे, मतलब दा दे че हिदायत चे दे दा दरजा द तहाली दे, दरजा द तहाली दे, आ तक़वा दरजा द तखली दे, गोरा मख के लारेब फीह होदन दे जिक्र क जका हिदायत दरजा द तहाली दे, तहाली समन खिस्तावाली, और तक़वा दरजा द तखली दे, तखली समना यानी खाली की दल खाली कावल, मुत्तकी अख्तेले शी चे शिरक न कवी जान द शिरक न खाली की, आमदरंगे द शुबहात ना द गुनौर ना जान फारिख की खाली की, नागन आबाद भी और ता कुरान हिदायत कवी, लकचरंगे यो साड़े कपड़े बदलवी गस्तवी रावाल दौलंबीगी, सबुनु शंपू सरद जानू विंजी, आगन आबाद द खिस्ता कपड़े वागस्तई, आतर दौला गवी खुशबुई दौला गवी, सारो गिरा द गोड़ की, नो पखीरनो अखीरन बदन बंदे चिचिकड़ो गंदगी सरस खावे सोक पाके साफे कपड़े न गस्तवे। हाँ नो गोरा अवल दराजाद तहाली दे, ब्या दराजाद अवल दराजाद तखली दे, चिजान बपा के नो मुत्तकी के दराजाद तखली दे, आप होदन के दराजाद तहाली, यो गोरा पस्ताखे दे तखली
دا خلی کولو تیلی شي. او یو انداخې دی خو چې غیر معجمه وي محمله وي، یعنی تحلی چې خې باندې ټکی نه وي معجمه نه وي، نو اول تخالی وي ځان خلی کول وي، بیا غنا بعد کالیو اغستول وي. نو دی د وجنه اول تقوا دی، غنا بعد بیا څه دی هدایت ته. نو تقوا چې راشي انسان کې نو الله ورته هدایت وکړي. پوهېږي خبرې ون. الله اکبر. ګوره په دې کې سوال پیدا ویږي. مشهور اعتراض دی چې دې کې الله تعالی فرمایي چې هدل للمتقین، دا قرآن هدایت کوي لار خی متقیانو ته. نو سوال دا پیدا کیږي چې متقی خو اخته شي چې هغه ته الله لیار خودلی نیک سړی که نه، نیک سړی خو هغه دی چې هغه ته الله پاک لیار خودلی نو بیا څرنګه هدایت کوي قرآن. دا خو تحصیل د حاصل دی چې یو سړی ته هدایت شوی نو بیا ورته څنګه قرآن هدایت کی. متقی خو اخته وایي چې هغه ته هدایت شوی په سیده لارې روان دی، پرهیزګار دی. نو دا خو تحصیل له حاصل دی. دې دپاره جواب دا دی چې ګوره دلته عبارت محذوف دی، هدل للمتقین و غیر المتقین. با دا ور سره ولګوه. دا کتاب هدایت کوي متقیانو د پرام، غیر متقیانو د پرام. بس بل جانب حذف ته لاند جواب شه. دویم جواب دا دی چې متقی دوا قسمه دی. یو متقی بالفعل دی، یو متقی بالقوا دی. متقی بالفعل دا مطلب چې هغه بالکل پرهیزګار وي، ګناهونو نه پاک وي. یو متقی بالقوا دی چې هغه توبه وباسي، غنا بعد متقی شي. نو دی متقین نه مراد متقین بالقوا دی، متقی بالفعل نه دی مراد. نو دا اعتراض وارد نشه. هدل للمتقین یعنی هدایت کوي هغه خلکو د پاره چې هغه پرهیزګاري کوي، یعنی پرهیزګاري غوره کوي، ګناهونه پرېږدي، شر پرېږدي، هغه ته د قرآن هدایت کوي. نو متقی بالقوا مراد دی، متقی بالفعل نه دی مراد. درین جواب دا دی چې که متقی بالفعل مراد شي. پوهېږي خبرې باندې. نو ګوره د تقوا درجات ډېر درجې دي. د تقوا د هدایت ډېرې درجې دي، د تقوا ډېرې درجې دي. ځکه چې تقوا په یوه ځای په یوې درجې باندې نه دی، هدایت په یوې درجې نه دی، دي ډېرې ډېرې مرتبې او ډېرې درجې دي. پوهېږي خبرې باندې. بیا به وروسته درته بیانوم چې د هدایت څو درجې دي، د تقوا څو مرتبې دي، عالمي دي. بل جواب علماء کړی دی، القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن بعضې د بعضې تفسیر دی. نو ګوره متقین نه مراد څه دی؟ انابت والا دي. یو ضدي وي چې هغه خبره نه مني، او یو انابت والا وي چې هغه خبره مني. نو متقین نه مراد انابت والا دي. هدل للمتقین، دا قرآن هدایت کوي انابت والا خلقو ته. انابت والا هغه سړي ته ویلی شي هغه کاس دی چې حق واوري، وی مني، زد و عناد نه کوي، ځان نه په زور جاهل نه جوړوي، خو چې حق وي خو وی منه. بس ختمه دی خبره. چا نه متاثر کېږي یار. و یاره جی بیا به داسې شي او بیا به هغه شي، هغه دغه پرېږده وه، الله پاک رضي کوه، حق مانه، حق نه انکار ما کوه. نو متقین نه مراد څوک دي؟ انابت والا خلکو. عادي دپاره تاسو وګورئ سورت شورا 14 آیات 25 سپاره. هدایت الله تعالی چاته کوي؟ یهدی الیه من ینیب. هدایت کوي الله تعالی هغه چاته چې انابت ولوي، حق منلو ولوي. اګوره د قرآن هدایت کوي چاته چې الله نه ډاریږي. دا هغه دپاره نصیحت دی. تاسو وګورئ سورت طه 3 نمبرات، سورت طه وګوره، تذکرة لمن یخشی. دا قرآن دا نصیحت دی هغه چا دپاره چې هغه څه کوي؟ ډاریږي د الله نه. هغه چا نه ډاریږي؟
الله نه ډریږي. ها نو چې الله نه ډریږي هغه د پر دا کتاب دا هدایت ته. ها دا کتاب څه دی؟ هدایت ته. ها ذالک الکتاب لا ریب فیه دا یو قسم دعوا شوا هدل للمتقین دے دلیل شا. کچره دا د خدای کتاب نه وای نو د دې په هدایت کې به دومره تاثیر نه وای. یعنی دا ضرور د الله کتاب دی ځکه چې د دې هدایت نه داسې متقیانو جمعه تیر شوی دی. پوهېږي خبرې ونه د دې د هدایت نه داسې د متقیانو جمعه تیر شوی دی. پوهېږي خبرې ونه دی کې ضرور تاثیر شته دی چې اثر وکړي ور باندې او بیا داسې جمعه تیار کړي. نو دا د الله کتاب دی. دا مطلب نه دی چې تقوا په وخت کې ورته هدایت کوي. دا مطلب نه دی چې تقوا په وخت کې ورته هدایت کوي چې متقی وي غنا بعد هدایت کوي. نه نه تقوا نه مخکې ورته څه دی هدایت کوي. ها لکه علما فرمائی فلان جوان شیر دادا فلان جوان شیر دادای فلان زنست وی پلانکیت ځوان چې دی دا قوي د پهلوان چې دی که نه دی د پلانکیې ښځې شودې څښلي دی. ها فلان جوان شیر دادای فلان زنست دا پلانکیت ځوان چې دی دی د پلانکیې ښځې شودې څښلي دي ځکه دا پهلوان دی. نو دا شودې چې څښلي وي هغه وخت دی پهلوان و. دا خو ماشوم بچی و. یعنی هغو شودو ماشوموالي کې ورباندې تاثیر کړی دی اوس دا ځواني کې طاقت پیدا شوی دی. یعنی د تقوا په دوران کې قرآن هدایت نه کوي. تقوا نه مخکې ورته لار ښودلی دی او وروسته دا چې لوی سړی تیر شوی دی. مطلب دا دی چې د دغه زنانا په پیو کې شودو کې تاثیر دی. دا مطلب نه دی چې په جوانی کې ورته شودې ورکړي دي. دا عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا نقطه ذکر کړی دی. یعنی په عین تقوا وخت کې ورته هدایت نه کیږي دینا مخ کې ورته هدایت شوی وي لکه فلان جوان شیر دادای فلان زنست. یعنی د دې زنانو په شودو کې تاثیر دی نه دا چې په دوران د ځوانۍ کې ورلره شودې ورکړي وي هغه نه بعد پهلوان شوی وي. د هغه نه مخکې شودې ورکړي وي اثر یې ورسته وکړه. نو قرآن یې اورېدلی و او د قرآن اورېدو نه بعد متقي جوړ شه پرهیزګار جوړ شه. ته خو مخکې پیر پرست وې قبر پرست خو چې قرآن د واورېده توحید پرست شوې دي نه ورسته توحید پرست شوې. بدعتي وې د پیغمبر سنت طریقې خلاف ته کول. کله چې تا ته پته ولګېده چې دا خو رسم رواج دی د پیغمبر دشمني دی پرېږده خلا پوهېږې خبرې باندې ورسته د پرېخلا. ګوره دین علاوه کې بیا الله اکبر اشرف علی تنویر رحمت الله علیه فرمای وی مراتب د تقوا او د دعا تیم نمبر آیات غالبا واتقوا الله حق تقاته تاسو ودرېږئ د الله نه په حق درېدلو سره. یعنی شغل د غیر الله نه زړه پاک کا. نو ګوره دا د تقوا مرتبه وي. یعنی ځان ساتون کې د شرک نه وي نو قرآن ورته هدایت وکړي نو متقي من المعصیت شي ګناهونو نه بچ شي. نو بیا ورته قرآن هدایت وکړي تر دې چې زړه د شغل د غیر الله نه پاک شي. دا ډېره لوی مرتبه دی. دا ډېره لوی مرتبه دی چې شرک نه ځان وساتي نو قرآن ورته هدایت وکړي د معصیت نه. کله چې ګناهونو نه پاک شي نو بیا قرآن هدایت ورته وکړي تر دې چې د زړه د شغل د غیر الله نه بالکل پاک شي. نو دا اخري ډېره لوی مرتبه دی. پوهېږې خبرې ونه. نو تقوا کې ډېرې مرتبې دي که نه. هدى للمتقین نو اوس کې وګوره هدایت کوونکی دی د قرآن المتقین موحدینو دپاره چې هغه صرف تقوا یعنی ځان د شرک نه بچي. هدى للمتقین دا هدایت کوونکی دی هغو دپاره چې هغه د ګناه نه ځان بچ کوي. بیا هدى للمتقین دا هدایت کوونکی دی
دا هغه چا د پاره چې هغه شغل د غیر الله نه ځان بچ کوي، شغل د غیر الله نه ځان پاکوي بچ کوي. ها نو ګوره درې مرتبه د تقوا شوي. نو دې د وجه نه د اعتراض نه ورېدېږي چې تحصیل د حاصل راغی. ولې ځکه چې تقوا ډېرې مرتبې دي. ګوره علامات تقوا، د تقوا څه عالمي دي چې ته یو سړی پېژنې چې دا متقي دی. یو خدای چې سپین رومالي په دې سره چولې وي، تسبیح غاټې غاټې ورسره وي او دا خنګري بربنډ وي، پچې پورته وي که نه، او یاره ډېر لوی بزرګ دی. نو نن سبا ګوره چې پډریان چرسیان ګورې که نه، نو هغو به دا نیمو دي نیمې پنډیې پورې و پچې پورته وي. ښه څرګان پېژندی شي چې دا پډري دی. ښه پوهېږې خبرې ونه، او دا چرسي دی او دا بنګي دی. ښه نو دا پچو پورته کول کا تقوا او پرهیزګري بزرګي وي، نو د پډریان غاټ بزرګان دي. ښه که نیټي بیا وګوره د دې بره سار بنګ کاږئ او دا پچې به نیمو پنډیې پورې پورته وي. سپین رومالي په سر راچولی، تسبیح ورسره دي، دا ډېر متقي دی. ښه پوهېږې خبرې ونه، متقي به په څه شي پېژنې؟ متقي به په علاماتو پېژنې چې هغه کې علامې وي. اوله علامات څه دی؟ صبر په تکلیف کې. ها د سپین رومالي اچولی دی، پچې پورته دي، خو کله چې لغونې تکلیف ور باندې راشي که نه، او دا وال ټکول شروع شي، والا دا ټینګول را ټینګول شروع شي، دې تقوا ته ګوره بیا. یا تقوا پرهیزګري ګوره. په تکلیف صبر کول د یو علامه د تقوا دی. دویمه علامه رضا بالقضا، چې کله یو الله طرف نه یو کار وشي، یو خوشحالي یا غم در باندې راشي، بس دی باندې راضي شه، بس چې الله دا تا طرف نه دی، بس بے صبري ما کوه. او درېیمه علامه چې دی شکر د نعمت. کله چې الله در باندې نعمت وکي، نو د هغه شکریا ادا کوه، ناشکري ما کوه. دا علامه د تقوا دی. او څلورم عمل بالقرآن، په قرآن باندې عمل کول. نو چې پیانسې خو یې پورته دي، خو قرآن باندې عمل نه کوي، وا خبره د قرآن نه مني. ها پوهېږې خبرې باندې، نو دا متقي نه دی. ها نو دا څلور علامې چې دي، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې هغه صحابي دی، هغه د څلور علامې د تقوا ذکر کړي دي. ها اوله علامه د تقوا څه دی؟ صبر په تکلیف کې، که دنیاوي تکلیفي که اخروي تکلیفي، د دین ولوي که د دنیا ولوي. دویمه رضا بالقضا، د الله په تقدیر باندې راضي کېدل. درېیم شکر د نعمت، چې نعمت در باندې الله کړی وي، هغه شکریا ادا کا. شکریا څه معنا؟ قدر یې وکړه. څلورم عمل بالقرآن، قرآن باندې عمل وکړه، نو ته متقي یې. دا څلور علامې د متقي دي. نو بس متقي پېژنه، خنګر یو نه پېژندی شي چې دا څلور خبرې تا ته یاد وي. کوم سړی صبر کې تکلیف نشي کوي، دا متقي نه دی. کوم سړی په تقدیر باندې نه وي راضي، تکلیف ور باندې راشي او الله ته جزا فضا کی، الله زه د قتل یم، بس د مو زمن مړاوي، بس نور څوک نه مړاوي. پوهېږې خبرې باندې، زه د غریب کړی او دا نور نه غریب کې، پلنکي سره بنګلا دی او ما سره د کرایه کورم نشته. نو پوه شه چې دا متقي نه دی. کلمنځونه او دسونه کوي او تبلیغ کې ګرځي، چلان لګوي، دا متقي نه دی. پوهېږې خبرې باندې. شکر د نعمت، الله در باندې فضل کړی دی، مال دولت یې در کړی دی، تی شکریا قدر نه کوي، زکات نه ورکوي، ته متقي نه یې. ها صدقې او خیرتونه نه کوي، ته متقي نه یې. پوهېږې خبرې باندې. الله تا ته مال دولت در کړی، بدن یې در کړی دی، صحیح بدن دی، الله دین د پر نه استعماله، مال الله دین د پر نه استعماله. د الله د نعمت شکریا نه ادا کوي. عمل بالقرآن نه کوي، هر ځای کې د قرآن خلاف کوي، قرآن دشمنی کوي. او ته بیا وایې چې زه متقي یم، پرهیزګار یم. نو چې یو سړی وي، هغه 5 وخته لمونځ کوي، تهجد کوي، عمران کوي، هلک ډېر علم هم شته دی، خو خلکو ته دا دعوت ورکړي چې قرآن ونه ورو، دا درس شروع دی که نه، دا ریډو میډو کور کې هغه نه کې ګوره، دا بیا ریډو کې ونه ورې، بیا ښځې خرابېږي، سړي خرابېږي. دا متقي نه دی، دا خنزیر دی. پوهېږې خبرې، دا یو لوی خنزیر دی. چې کور کې ښځو ته وایي چې ریډو مه غږوه،
دا د خلکو عقیده خرابوي الله د مردار کا. نو ته به کله سیده کېږې تقریبا 50 کاله عمر ده دی بس دینه پس تا قبر ته روان یې او خلک قرآن نه باندې او خپل کور کې تا کې خو دوره غیرت نشته دی چې ته خپلې ښځې ته لمونځ وښیې ښه دوره غیرت در کې نشته چې خپلې لور ته په لمانځه کې فرض وښیې و چې غیز دا کوي قرآن یې راخستی وي شوقي ور سره اته ورته رکوټ پېښې ښه نو چې رکوټ پېښې ته به لمونځ کوه او داس کوه روژې او حجونه عمرې کوه که نه پوهېږې خبر نفلونه کوه تهجد هم کوه ته متقي یې ته شاکي یې بدبخت یې ښه پوهېږې خبرې نو قرآن باندې عمل دا علامه د تقوا دی ښه قرآن باندې عمل کوه ښه قرآن باندې دا عمل دی چې قرآن احکامات په خپله هم واوره قرآن خبرې په خپله هم واوره بل ته یې ښیه دعوت هم ورکوه تبلیغ هم کوه چې بی درس شروع دی درس ته کېنو دا عمل بالقرآن دی الله جی راشه یوه ګنټه خو کېنه ها پوهېږې خبرې باندې فضول ګپونه شپونه لګوې او لګیا یې ټوله ورځ عباس کارونه کوي او قرآن درس ته نه کېنې قرآن نه واورې ته متقي نه یې که ډېر صفا سوتره وي ښکلې یې ږیره د وي بریتونه دن خریلې وي او پاچېدن د نیمې زنګنونو پورې پورته کړی ته دشمن د قرآن یې عامل بالقرآن نه یې ښه پوهېږې خبرې باندې نو دا د متقي علامات دي ښه بعضې خلک هسې ځان نه متقي جوړ کړي په زور که نه و یاره جی ستر کمیسی غستولی دی او دا تسبیح لاس کې دی او ډېر پرهیزګار سړی دی پرهیزګار هغه دی چې دا علامې ورکې موجودې وي ارمان دی چې تور سر وي ټوپي هم نه وي په سر خو دا علامې چې ورکې موجودې وي دا متقي پرهیزګار دی ښه پوهېږې خبرې باندې الله اکبر الله د مو تاسو ته پرهیزګري او تقوا پوهېږې خبرې باندې الله اکبر ګوره د تقوا ډېرې معنی دي ښه قرآن کې کله تقوا په معنی د توحید سره راځي صرف اوله لیکا او بیا غنا بعد قرآن کې خپله ګوره زه درته ذکر کوم حواله لیکا تقوا په معنی توحید سورة الفتح صرف فتح لیکا 26 نمبر آیات دوائمه تقوا په معنی د توبه تقوا توبه ته ویلی شي التوبه عن المعاصی ګناه نه توبې وخللو تن تقوا ویلی شي سورة الاعراف وګوره 96 نمبر آیات دریم تقوا چې د اطاعت الاحکام تابعداري د احکامو امتثالا و اجتنابا کوم حکم نه چې الله ویلی وي چې دا کوه نو هغه باندې عمل کوه چې منې کړي نو هغه ځان منع کوه اطاعت الاحکام دې دپاره تاسو ګورو سورة البقره یوسل 9 آیات 189 نمبر آیات څلورم تقوا په باندې د نفس بچ کیدله نفس وقایه نفس بچ کیدله سورة البقره 20 نمبر آیات اتقو ربکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون 20 آیات سورة البقره پینزم پمانے دا الخوف والخشیتو الخوف والخشیتو ویرا دا اللہ پاکنا سورة البقره اتت اختمایات بیا گورا خواہ شپیگم تقوا په معنی د الاخلاص اخلاص په معنی سره راځي سورة الحج او درشم نمبر آیات بیا وګوره اوم امتثال الاوامر یعنی د الله حکمونو منل سورة المائده 15 نمبر آیات اتم چې د په معنی د الاجتناب عن النواهی د بدو کارونو نه ځان بچ کولا سورۃ النحل وګوره 2 نمبر آیات او دی آیات کې هم ده هدل للمتقین دیجه کم اجتناب د نواهیو نه مراد ده پیګه خبره ون الله اکبر الله اکبر دا د
तकवा माने वे प कुरान के, तकवा माने वे प कुरान के। अगोरा उलमाओ द तकवा तारीफ करे दे, ढेर तारीफाती कड़ी दी उलमाओ खां चे तकवा च तारीफ थे। इमाम रजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नना कल कवी द तकवा तारीफ जिक्र की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मन अहब्ब अन यकून अकरमन नास फलियत्तकिल्लाह। मन अहब्बा अगर सोक चे दा ख्वाखा गणी चे दे इज्जत मनशी दा खल्को ना पनेज दा अल्लाह बंदे, फलियत्तकिल्लाह वद डरीगी दा अल्लाह ना, तकवा दे इख्तियार की। वाले जका इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, दा गोरत तकवा डेर बेहतरीन शे देखा। सोक चे दा गवाड़ी चे दे द टोलो खल्को ने इज्जतमन शी फलियत्तकिल्लाह। वमन अहब्ब अन यकून अक़वन नास फलियतवक्कल अलल्लाह। सोक चे दा वही चे दे द टोलो खल्को न ताकतवर शी नो दे द जानोस परी तवक्कुल दो की पाल्ला। वमन अहब्ब अन यकून अग़नन नास, आसोक चे दा ख्वाखा गणी चे दे टोलो खल्को न ज़ियात गनी शी, फलियकुन बिमा फी यदिल्लाह औसक़ु इंदक मिम्मा फी ऐदिन नास, मिम्मा फी ऐदिन नास। सोक चे दा ख्वाड़ी चे ज टोलो खल्को के ज़ियात गनी शमा, ज़ियात मालदार शम नो दे दा की दा वसती चा अल्लाह प कुदरत की कुम शयु नदी दा ढेर बेहतर दी दा गो शयु न च दा खल्को पलास के दे च दौलत नदी। दा तफसीर कबीर के इमाम रजी रहमतुल्लाह अलैह द तकवा तारीफ जिक्र करे देखा। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आ फरमाई, तकवा चशितेलेशी अतकवा अल इसरार अलल मासी तरकुल इसरार अलल मासी व तरकुल एतरार बित्वाते। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई च तकवा दी तेलेशी च त गुनाह बने हमेश वाले न कवे, दा तकवा दे गोना ए युद्जाले गुनाह वशवा खुद दोबारा बिया न कवे तम तकिए खा वही खबरें बंदे वाम दरेंगे व तरकुल इग़्तिरार बित्वाते पर खुदल द जान दो का कवल पता बेदरी बंदे चित्ते इबादत कभी नफल न के बस दो कई चिका खैरी जमतकी ज जन्नती माँ खपल इबादत बने बम तो फखर न के और गुनाह बने बम हमेश वाले न के खा दास्त मुतकी है बस खा परहेज़गारी है खा। हम दरेंगे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ फरमाई, अत्तक़वा अल्लाह तख्तार अलल्लाह अहदन व तालमा अनल उमूरा कुल्लहा बियदिल्लाह। तकवा तेलेशी तकवा दी तेलेशी चित्त पाला बनी यो कसना गोरा के अटोल न ज़्याद कदर दा अल्लाह कवे अतपोएगे पदी खबरे चिट्टोल करुणा दा अल्लाह पे इख्तियार की दी दा तकवा देखा। अल्लाह बने सुख न गोरा कवे अल्लाह न उचात सुख न गने हाँ और दा यकीन कवे चे टोल करुणा दा अल्लाह पे इख्तियार की दी। इब्राहिम बिन अदहम दालोई वली तिरशवे दे गवई अत्तक़वा अल्लाह यजिदल खल्क़ फी लिसानिका गैबन वलल मलाइकतु फी अफ़ालिका गैबन वला मलिकुल अर्श फी सिर्रिका गैबन। इब्राहिम बिन अदहम वली रहमहुल्लाह फरमाई चे तकवा दादे चे खलक ताप जबान के गैब नममी यानी तब जबान नवे खुश अखलाक कवे नो दा तकवा परहेज़गारी दे। ओ मलाइक ताप करुनो के गैब नममी ने गुनाउना त गुनाउनो ना पाक नो दा तकवा दे। आओ मलाइक ता अर्श अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द ताप पट रास के ने ताप सड़क के गैब नमवी ताप सड़क के स नुकसान नवी जगह च अल्लाह रब्बुल आलमीन द सड़क नुकसान न पेगी दीता तकवा एलेश यानी खाल को
خلق تتا بد اخلاقی ونه ګوري، ملائک تتا ګناونه ونه لیکي، او همدارنګه الله پاک تتا زړه کې چې کوم پټ غیبونه وي، منافقت وي وغیره، دا نه وي. دي ته تقوا ویلی شي. امام واقدی رحمت الله علیه فرمایي چې تقوا دا دی چې تا باطن چې دی دا حق ته پر اخیستا وي، لکه څرنګه ظاهر د مخلوق ته پر اخیستا وي. مثلا یو سړی دی چې هغه ظاهري لباس ډېر ښکلی لباس وي او ډېر ښایسته سړی وي، خو زړه کې منافقت وي، دا چې به نه کې دا متقي نه دی. لکه څرنګه تا ظاهري بدن ښایسته دی، ښکلی دی، کپړې دي، پټکی دی، ټوپی دی، کیړي دي، کوټ دی، همدارنګه زړه ښایسته کا، یعنی زړه خالص کا الله رضا دپاره. پوهېږې خبرې باندې؟ همدارنګه امام رازي رحمت الله علیه فرمایي وی متقی چاته ویلی شي؟ المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. وی متقی هغه سړی دی چې هغه په نبی علیہ السلام طریقې روان وي، دنیا چټ ته غورځولې وي، نفس کې اخلاص وي، وفا وي، بے وفا نه وي، ځان د حرامو نه ساتي، د ظلم نه ساتي، دې ته متقی ویلی شي. پوهېږې خبرې باندې؟ الله اکبر، دا متقی دی. پوهېږې خبرې باندې؟ حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا من زوجۃ صالحہ. وی مومن چې دے دا پاست تقوا دا اللہ نا غوره شے نشی حاصلوے د نیک ښځې نه. یعنی ګوره اول خو تقوا دی که نه، اول پرهیزګري دی، پرهیزګري نه ورسته بهترین شی څه دی؟ نیکه ښځه. چې نیکه ښځه درته الله نصیب کی، صالحه ښځه درته الله درکړي. نبی علیہ السلام فرمائی مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر من زوجۃ صالحہ. مومن تا تقوا نه بعد بهترین شی څه دی؟ نیکه ښځه. نیکه ښځه څرنګه دی؟ نیکه ښځې تعریف کوي ان نظر الیها سرته. کچره دا خوان دی ښځې ته وګوري نو دا خوان خوشحالیږي. دی ښځې ته چې وګوري که نه نو خوان ته خوشحالي حاصلیږي. وان امرها اطاعته. کچرې دی ښځې ته امر وکړي چې دا کار وکړه نو تابعداري کوي دا ښځه. وان اقسم علیها. کچرې قسم وخوري دا انسان په دې ښځې باندې، خاوند په دې ښځې باندې، ابرت هو نو دی خلاصوي، دی قسم پوره کوي. لکه مثلا یو خاوند دی قسم وخوري، ښځې ته وي چې ما د قسم وي په الله باندې چې ته به دا کوب دغه ځای نه وړی هغه ځای به کېږه دی، نو ښځه ځان نه مټیزه ما جوړوي. ښځه د ده ووایي چې خاوند مې قسم وکړه بس راشه دا کوپ راواخله دې ځای نه هغه ځای کېږده چې قسم ورباندې ونه وړي. و چې ته قسم وکړې چې قسم د ما په خدای دی چې دا به تا ما ته رانه کې زه بیا داسې کوم، بیا جزونه راولم، ډرون حمله کوم که نه. پوهېږې خبرې باندې؟ نو هغه یي چې ډرون نه، چې B-52 طیاره د امریکې راولې، خدای قسم دی که دا کار زه وکړم. دا ښځه دا غلطه ښځه دی. خاوند قسم وکړه نو ښځې ته پکار دي چې دا خاوند قسم خانیس نه کې، خاوند باندې قسم ونه دی، خو چې قسم یې وکړه ته زړه کې راوله چې یاره خاوند مې قسم وکړه دا خبره یې پوره کوم که نه دې باندې خو بیا قسم وړي. پوهېږې خبرې باندې؟ دا څه نیکه ښځه دی. وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. که چیرې دا خاوند کور کې نه وي نو بیا دا د خاوند د مال خیرخواهي کوي او د نفس حفاظت کوي، دا نه چې لوټ مار کوي. خاوند دی په یوې دروازې وځي، دی په بلې دروازې وځي. خاوند دی کور کې پیسې کېږدوي چې غار رسي نو دی ختمې کړي وي، کله کپړې کله
ها یو شکل بل شه دا خوند غریب ها لوټ ماری کړي دا ښه خزانه دی ښه. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې اول نمبر کې د خیر والا کار تقوا دی، پرهیزګری دی. دویم نمبر تقوا پسې نیکه ښځه چې درته میلاو شوه که نه نو مزې چرچې کوه. پوهېږې خبرې باندې نیکې ښځې تعریف یې وکړه چې ورته ګورې نو خوشحالیږې ښه. ها نو بعضې ښځه داسې وي چې ورته وګورې نو په سترګو د ورته وینې رسي ښه چېرې دا ورمېږن د دې خوړلی وی. پوهېږې خبرې باندې ځکه چې هغه خبره نه مني. مټیزه وي مټیزه ښه مټیزه ښځه پیغمبر مټیزې ښځې باندې لعنت کړی دی ښه. خاوند خبره نه مني، خاوند ورځنه ناراضه دی، دا ښځه لعنتي دی، دا جهنمي دی. ګوره ښه او کله چې امر ورته وکړي نو دی تابعداري نه کوي ښه. چې ښځې ته وایي چې ښځې ستړی یم اوبه راکړه او تږی لوګو نه مړ شو روټۍ راکړه، دی ورته وایي چې صبر وکړه زه دا ځای جارو کړم که نه دا ته هر وخت ټیکالې دي او هر وخت اوبه دي دا ځای جارو کړم که نه بعد به بیا کسوم که خیر وي. نو دا ښځه د کور اوسېدو والا ښځه نه دی. د یوه ورځ به داسې راشي چې دا خاوند به ورلګیا شي او ورته ووایي چې یو دوه درې تا پسې بلا در پسې. پوهېږې خبرې باندې بیا به څه کوې بیا د بل څوک کوي هم نه ښه ذکر نه کوي چې ته طلاقه شوې که نه خدای ګواه دی که په سرې پیسې دن څوک ونه اخلي. پوهېږې خبرې باندې سرې پیسې باندې دن څوک نه اخلي بیا ښه پوهېږې خبرې باندې. نو دې د وجې نه کوشش دا کوه چې خاوند ته بېداري کوه، مټیزه ځان نه ما جوړوه، خاوند باندې روبونه ما خرڅوه، ګناه دی ظلم دی. خاوند خو درته صبر کوي هغه شرمېږي خو ته دومره بې شرمي مه کوه چې حد نه تېره شې او بیا د انجام خراب دی. ګوره ښه نن سبا څنګه ښځې اسانې شوې ماشاءالله 1 لک روپیې 1 توله سونا دا خو دومره اسانې شوې چې اندازې نشته دی. خدای ګواه دی ډېر ځوانان به بیا ښځو ته طلاق ورکوي چې ښځه یې ښه نه وي ښه پوهېږې خبرې باندې. خو د ښځې د مال د خاوند د مال حفاظت ګوره د تا باندې لازم دی چې مال د خاوند کې به خیانت نه کوې ښه. بې اجازته به د خاوند مال نه استعمالوې که استعمال د که نو ته نافرمانه شوې ته مټیزه شوې ښه. نو چې مټیزه شوې نو بیا به د انجام خراب وي ښه. نو ګوره تقوا نه وروسته پیغمبر وایي چې بهترینه ښځه دی ښه. الله پاک ته ټولو ته ښې ښځې ورکړي ښه. او که څوک بد اخلاقي وي الله یې د خوش اخلاقه کړي ښه. بعضې ښځه بد اخلاقه وي خو چې دا خبرې واوري توبه به وباسي انشاءالله تعالی خاوند قدر او احترام به کوي ښه پوهېږې خبرې باندې. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د ابی ابن کعب نه تپوس وکړ. عمر ابن الخطاب څومره لوی سړی دی ښه خو ابی ابن کعب هغه نه لاندې درجې صحابي دی. ابی ابن کعب ته ویلو چې تقوا څه ته ویلی شي د تقوا تعریف باندې ما پوهې کا. نو ابی ابن کعب عمر صاحب ته ویلو اے عمر صاحب اما سلکت طریقا ذا شوکنا اے ته په داسې لارې باندې نیتلی چې هغه د ازغي والا لار وي. دا غرونو کې خو تا ډېر خوان سره ولي په دې ازغنو لارو باندې چې ته تېر شوی که نه تېر شوی. عمر صاحب ویلو بالا ولې نه ډېر غرونو کې خو ما خوان سره ولی دي ګډې وزین سره ولی دي ډېر د زغنو وطنونه ما کتلی دي وایي ښه د زغنو لیارې باندې تېر شوی وي او ها. نو ابی ابن کعب ورته وفرمیلو چې ته کله ازغیو لیارې باندې تېرېدې ته به څنګه تېرېدې فما عملتا تا به څه کولو چې کله ازغنو لارو باندې تېرېدې ازغیو کې تېرېدې. نو عمر صاحب ورته ویلو شمرتو واشتحتو زه چې تېرېدی نو ما به دا پچې پورته کې او ښه کوشش تم به کول چې دا ازغي مدي پڅو کې خاښ نه شي. دا کوشش تم به کول. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وفرمایلو فذلک التقوا دا تقوا دی دې ته ویل کېږي تقوا چې ازغیو نه ځان لکه څرنګې بچ کوې همدارنګې به ګناهونو نه ځان بچ کوې دا تقوا دی دا څه دی تقوا دی. بعض علما فرمایي تقوا څه شي ته ویلی شي الله یراک مولاکا حیث ینهاکا ولا یفقدک حیث یامرک.
पैगे खबरे वन बाज उलमा फरमाई तकवा दी तेलेशी अल्लाह यारा का मौला का चेव नगुरी ता अल्लाह रब्बुल आलमीन है सोयन हा का पागा जे की चिती मना करे वे कुम शिने चे मना करे आगजे के कदम के नगदे गोरा वला यफकदो का है सोया मरोका तद जान मावर का वद आगा जैन चे कला ताला हुक्म करे चे दी जै तलार शव दा कारो का यानी कुम कार ने चे मना करे दा कारो न के आ कुम शिने चे दर तेली दिया का कार कावा दा तकवा देखा पेगे खबरे बन दी दवजना इब्नुल मुअतज दा डेरलोय आलिम तिरशवे दे आगा फरमाई खल्ले ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ात तुका खल्ले ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ात तुका वस्ना कमाशिन फौका अर्ज़ शौके यहज़र मायरा। अजीब शेर जिक्र करे रे खल्ले ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ात तुका परेक दवा वडू की गुनाउना गट गुनाउना दा परसगरी दे वसना कमाशिन फौका अर्ज शौके यहज़र मायरा दा से कार कवा लकचरंगी तेरे दुन के आगा साड़े चिपास घियो बने तेरी गिनो गात जान बच कवी दा आगाज घियो न चिगोरी कुम आज गए चिगोरी जान रुजना सती चे कपड़े के खाख नशीखा ब्या फरमाई वला तहकिरन्न सगीरतन इन्नल जिबाला मिनल हिसा मा स्पक गणा वडू की गोना स्पक मा गणा वडू की गोना स्पक मा गणा इन्नल जिबाला मिनल हिसा दा घाट घाट हुरना चे जुड़ शवी दी दा वडो वडो कौन यू ना जुड़ शवी दी नुगुरा चवाड़ा गुना कवे 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 नो खारो जना जुड़शी घाटा गुना जोड़ाशी हाँ पैगे खबर है सा जोड़ाशी घाटा गुना जोड़ाशी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आओ बोरेदार अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दायो सहाबी दे अबू दरदा मशहूर सहाबी दे आगई वावरे जो येलो यो शेर वियल यो रेदुल मरओ अयोता ओ मना हो वया बल्लाहु इल्लमा अरादा यकूलुल मरओ फाइदती व माली व तक़वल्लाहि अफ़ज़लु मस्तफ़ादा युरीदुल मरओ अयो अता मुना हो आर्यो सड़े ख्वाड़ी चे देख पल मुराद हासिल की वया बल्लाहु इल्लमा अरादा अल्लाह इनकार कवी मगर आगा चेख पल एरा देवी यो इंसान ख्वारियो शे ख्वाड़ी ख्वालागा कई चे कुमायरा देवी आगा दर कवी यक़ूलुल मरओ फाइदती व माली सड़े वही चे दादमा फैदा दे दादमा माल दे हुआ तक़वल्लाहि अफ़ज़लु मस्तफ़ादा तक़वा दा अल्लाह परज़गरी दा अल्लाह बेहतर दे दा अगशी न चे दे ख्वाड़ी कुम शे चे दे ख्वाड़ी दी टोलो ना बेहतर तक़वा परज़गरी दे माल दौलत नम तक़वा परज़गरी बेहतर दे जाहो जलाल व ज़रत व बदशाहत नम बेहतर दे पेगे खबर है वन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ पैगे खबर है वन अल्लाह अकबर आगोरा बिया दिन औरस तयवा खबर अजदा का तलेवा चे गोरा तकवा दिद पर पिंज तरीके दे तकवा द पर पिंज तरीके दे हाँ योदा अतौहीद यहसिलु बिहि तकवा कला चे तमवाहिद वे नो तब परजगार शे चे मुवाहिद ने परजगार के ना दाजे मुशरिक के कबर तसर टिटवे पीर साहब तसर टिटवे नजराने शुक्राने द खैरुल्लाह पनुम बने माने या अली मदद या वली मदद या बाबा मदद ये तमो तकी नशे जुड़ी दे अवल ब तौहीद माने अल्लाह बयो गणे खा ब्या बगना बाद तमो तकी जोड़ेगे
التوحید یحصل به تقوا، توحید سره سره پرهیزګار کیږي. ابل ګره اخذ الكتاب سبب تقوا، قرآن باندې عمل کول سبب د تقوا دی. کله چې قرآن باندې تعامل کوي، قرآن زدا کې نو تب متقی جوړيږي. پر چې قرآن نه منډه وي، قرآن نه خلق باندې تب پرهیزګار شي. چې 500 حجونه وکم پرهیزګار نشي جوړی دی چې قرآن نه معنا کول کې. یا دویم چې دی الصوم طریق تقوا، روزه چې ساته اروزه نه ماته غسل خانه کې، غسل خانه کې روزه نه خوره چې غسل خانه ته نوځي روزه ماته کې ویره سو خو نه ګوري نو تک متقی نشي جوړی دی. ښا روزه چې دی طریقه د تقوا دی. او څلورم چې دی امتثال احکام الله طریق تقوا، الله په حکم باندې عمل کول دا طریقه د تقوا پرهیزګری ده. پیګه خبره ونه. پینځما نفاذ القانون الشرعي طریق تقوا، دا الله د احکام او د قران او سنت نافذ کول په ملک دا طریقه د تقوا ده. تقوا وکړه راځي چې قران سنت د مپادلتونو کې او اسمبلی کې اسلام آباد اسمبلی حال کې قرآن سنت نافذ شي، بیا به موت ته تقوا حاصلېږي، امن به حاصلېږي. دا بدامني چې کومه راغلی دی او دا ګناونو کې مبتلا دا مو قرآن پر خلې دی. متقی او پرهیزګار چې جوړېږي د قرآن قانون نافذ کا، تاڼې کې قرآن کې دوا، عدالت کې کچریو کې قرآن کې دوا. ښا او بیا ګوره کله چې تم پرهیزګار شې کنه تا قرآن باندې عمل وکړه نو بیا نتیجه د تقوا څه دی؟ نتیجه د تقوا بیا د النصرت من الله، الله به در سره مدد کوي کنه، الله به در سره مدد کوي. او دویمه نتیجه به څه وي؟ تکفیر السیئات والذنوب، ګناونه به د ورې شي او ټول ګناونه به د الله ختم کی. او دریمه نتیجه دا د معیت الله والغلبه، الله به در سره مرګرتیاو کی، غلبه به الله در کی. امریکا به مولې شي، اسرائیل به مولې شي. خو ته قرآن خو راواخله کنه، تقوا پرهیزګری خو وکړه کنه. او همدارنګې التقوا هي المخرجه من غموم الدنيا ومصائب الاخره، تقوا چې راشي نو غمونه د دنیا به ختم شي او مصائب د آخرت ته جهنم غضبونه به در باندې ختم شي. پنځم نتیجه د تقوا څه دی؟ اجر به الله در کی، اچھا اجر څه دی؟ جنت ته. او بل شپږم نتیجه قبولیت ته اعمالو، عملونه به د الله قبول کی. کله چې پرهیزګار شي نو څه به کیږي؟ نو دا به کیږي چې ګوره الله به در سره مدد وکړي، ګناونه به د معاف شي، الله به در سره مرګرتیا او غلبه درکړي، غمونو د دنیا او د آخرت نه به بچ شي، اجر لوی اجر به درته ملاو شي، عملونه به د قبول شي، نجات په د اور د جهنم نه درته ملاو شي. نو نور څه غواړې؟ ښه پیګه خبره نور غواړې څه؟ دیته یې لیکيږي تقوا. ښه پیګه خبره ونه. الله اکبر. هدى للمتقین، دا قرآن هدایت کوونکی دی انابت والا او د خلکو لپاره او متقیانو لپاره. لکه تقوا څه ته ویلی شي، څو قسمه دی، نتیجه څه دی، تعریفي څه دی، دا زده کا. ښه انشاءالله تعالی چې بیا به ټولې خبرې درته اسانې وي. ښه مسلې باندې پوهېږې؟ نو ګوره هدى للمتقین، د متقین لفظ کې اشاره ده براعت الاستحلال تا. براعت و استحلال څه ته ویلی شي؟ براعت الاستحلال دي ته ویلی شي چې خطیب په خطبه کې څه الفاظ ذکر کی او پاغه کې اشاره وي ورسته مقصد تا. نو دلتا متقینی ذکر کړه دې پدی کې اشاره دې چې ګورا ورستا د متقیانو صفاتونه روان دي. خان متقی به تخپل او پیژنې، یؤمنون بالغیب، یو صفات داده، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بدنی او مالی قربانی کوي، قرآن منی، مخ کی کتابونه منی، وبالآخرت هم یوقنون، آخرت باندې یقین کوي.
नो मुत्तकीन के इशारा दे बरातुल इस्तिहलाल था। और बरातुल इस्तिहलाल चे खतीब प खुतबे के यो लफ्ज़ जिक्र के इशारा होने हो की गना बिया नूर खबर शुरू की आखिरी क्या का मकसद बिया था हाँ जिक्र के हाँ ये रतलुन की तकरीर के चे कुमो खबरों ते इशारावी नो आगा खबरे खुतबे के आगा ते इशारा हो की हाँ पे क्या खबर है मसले वने पैसे का पे नशे अल्लाह द पेगा हाँ और गोरा दाद फोसाखाओ बोलागाओ यो आदत हो हाँ नो कुरान के दागा टोलो ना लगा कुरान खटोल ना फासिख हो बलीग किताब ले नो कुरान के दा पर तरीके औला सर जिक्र कीजिए हाँ जगह चे बोलागा फोसाखाओ ब खुतबाव ये लगा ना तो खुतबे के बोरस्ता मकसद तय इशारा हुआ नो कुरान के ओगोरा अबलग तरीके सरा बरातुल इस्तिहलाल जिक्र दे लिल मुत्तकीन हुदल लिल मुत्तकीन अलका मुत्तकीन सूक्ति और रस्तबिया जिक्र के हाँ वही के खबर है वन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब मुत्तकियान सूक्ति हाँ आगोरा ददीजना तफसील द फेरा के हाँ तफसील द फरी के अवल जिक्र के हाँ चेगा मुनामुन अलैहिम खा सूरतुल फतिह के दरेडले जिक्र हुए अवला डरचवा मुनामुन अलैहिम या मनऊमुन अलैहिम द्वारा जायज दे हाँ बाजे उलमा बदर तई तर्जुमे के मनऊमुन अलैहिम बाजे वही मुनआमुन अलैहिम गलत नशे अदार द्वारा जायज दे हाँ हाँ मनऊमुन अलैहिम मुनआमुन अलैहिम चिपदियो बने नाम करे शवे दे आगा सोकू आगा मुत्तकियान दी द मुत्तकियान सोकती दा सिफात इर्ता बयान का अवल सिफात युमिनून बिल गैब अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब दा हगा कसान दी ची ईमान लरी प गैब बांधे युमिनून बिल गैब ईमान लरी प गैब बांधे गोरा है युमिनून बिल गैब ईमान रवड़ी ईमान लरी अकीदा सती पापटो शैनो बांधे चे पाग बने दलील मौजूद दे और मुकतली नदी लका जन्नते दोज़ख अल्लाह दे रसूल दे पुलिस राते मीज़ान दे वगैरह वगैरह दा मुन्नदी कतली मुना पड़ती खुद दलील और बनिश्ता कुरान के दाश्ता दी चे जन्नत दोज़खता आ हदीसों के पैगंबर ये चे जन्नत दोज़खता नुमु कतली हो नदी का ना हुमी मनु नो गैब न या आगा गैब मुराद दे चिगा मुस्तर गुना पड़ती मुई न कसूं खुद दलील और बने मौजूद दी मुता खबर में लाओ दे चे दशई नश्ता यो आगा गैब दे चे आगा मुस्तर गुना पड़ते दलील और बंदी निश्ता दे हाँ दलील और बंदे निश्ता दे दी बनी मु यकीन कहूं चे दाश्ता दे अगर ची मुता न दे मालूम हाँ लका मिसाल प कायनातों के दा चे डेर शई नदी चे मुना पड़ती दी देवाल नाख तरफ तो उस शेदी माना पड़ती दा जमानम चे दा शई नश्ता दी पेगे खबर है बन आगा बने सिर्फ ये क्यों अल्लाह पेगी मुन पेगुम खुमास्तर गुना पड़ते हाँ और जी मानम चिश्ता दे पेगे खबर है बन मसर से दलील निश्ता दे खुजी मानम चिश्ता दा द्वारा मुराद की देश है हाँ उसगोरा युमिनून बिल गैब ईमान सतेलेशी ईमान युमिनून बिल गैब के ईमान सतेलेशी ईमान पलोगात के इबारत द तस्दीक कल्बिना यानी जड़ के कुम तस्दीक हुई यकीन हुई गत ईमान येलेश और द शरीयत पे इस्तिलाह की ईमान सतेलेशी अत तस्दीको बेमा उलेमा बे ज़रूरत अन्नहु मिन दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद व नबुव्वत वल बास वल जज़ाए औ मजमूल उमूर सलासत एतिकादुल हक़ वल इक़रार बिही वल अमल बिमुक्तज़ाओ इमाम बेज़वी रहमतुल्लाह अलैह दा तारीफ डेर खस्ता तरीके सर लिखल रेखा ईमान पर लुगत के तस्दीक तवई दा माखूज दे दा अमन्ना ईमान त ईमान जकेलेशी चकला तजड़ की ईमान हुई का ना तो तब महफूज हुए तब पा अमन के वे हद आज़ाब इलाही न ब अमन के वे आज़ाब इलाही न ब अमन के और शरीयत पे इस्तिलाह के ईमान दा तस्दीक थे
یقین کول دی په هغه شی باندې چې نبی علیہ السلام مو تراوړی دی کوم دین راوړی دی هغه مو ومنو د ته ایمان یلی شي لکه مثلا توحید دی نبوت دی پورته کیدل دی اندرنګي سزا او جزا جنت دوزخ وغیرہ یا دا چې ایمان درو شینو نه عبارت ته اعتقاد الحق والاقرار بالحق والعمل بمقتضى الحق اعتقاد د حق عقیده د حق اقرار په حق باندې عمل په مقتضا د حق باندې دا تفسیر بیزوی دا تعریف کړی دی ها پیګه خبره باندې الله اکبر اګوره ماده د ایمان په قران کې ایمان یعنی حمزه دی یہ دی میم دی بیا الف ته بیا نون دی دا تقریبا په قران کې اتس سوا او ات او یا ځله ذکر دی ها یعنی دا حروف په ایمان کې کومه ماده ده کنه دا الف ته یہ دی میم دی نون دی دا په قران کې ات سوا ات او یا ځله ذکر دی پیګه خبره ون الله اکبر د څه مصیبات مو د پردا سا عذاب ده پیګه خبره ون او بیا ګور ایمان په قران کې په دوه طریقو سره ذکر کیږي ها ایمان په قران کې په دوه طریقو سره ذکر کیږي یو ایمان اجمالی ده او یو ایمان تفصیلی ده قران کې کله ایمان اجمالی ذکر وی کله ایمان تفصیلی ذکر وی دا دواړه طریقې ذکر دي ها پیګه خبره ون الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیتا الیکیگی ایمان دیتا الیکیگی صفت اعتقادی یعنی صفت عقیده یؤمنون بالغیب دا اول صفت منعم علیہم دا اول ډلې ده خودی ته صفت عقیده لیش یعنی دا عقیده سره تعلق لري یؤمنون بالغیب دا عقیده سره تعلق لري پیګه خبره ون عادت دویم چې ده ويقيمون الصلاه دا بدن سره تعلق لري ادا کوي مونږ په کامل طریقې سره ومما رزقناهم باز د اغمالنا چې ما ور کړې دیو لرا ينفقون خرچه کوي په طریقې د شریعت ګوره دا درې صفاتونه شو یو صفات عقیده دی یؤمنون بالغیب عقیده هم برابر دی بدنم الله د پر استعمالی مونږ کوي ټول بدن عبادت کوي او مالم الله د پر استعمالوي دا صفت مالی شه والذین یؤمنون بما انزل الیک دا صفت باعث علی الایمان دی دا ولی ایمان راوړي ځکه چې قران نازل شوی دی مخکې کتابونه دي هغه د وجه نه ایمان راوړي او پنځم صفت یو بالآخرت هم یقینون ذکر کوي ها پیګه خبره ون نو ایمان بالغیب چې د طالبا دا ډېر یو لوی درجه لري ها الحمدلله مو تاسو ایمان بالغیب راوړی دی ها نمو پیغمبر کتل دی نمو بل شي کتلی دی خو مو وایو چې پیغمبران راغلی دی 1400 کاله مخکې تیر شوی دی آدم منو دی د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تو فرمایلو اے صحابه کرامو کوم خلق په ایمان کې بهتر دی نو صحابه فرمایلو چې ملائک بهتر دی یا رسول الله نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې دیو بوالی نوی بہتر حالان کې دیو دا اللہ پا دلبار کی دی دیو دا اللہ پا دلبار کی دی خواہ نو بیا صحابہ فرمیلو چې نبیان بہتر دی نو نبی علیہ السلام ورطو فرمیلو چې نبیان بوالی نوی بہتر حالان کې پا دیو بنے وحی نزیلے گی نو صحابہ فرمیلو یا رسول اللہ بیا مو بہتری ما
نو نبی علیہ السلام فرمایلو تاسو به ولې نه وي بهتر، تاسو ته خو زه خبرې کوم زه در کې موجود یم. نو صحابه فرمایلو چې یا رسول الله بیا څوک بهتر دی په ایمان کې؟ نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې بهتر په ایمان کې هغه خلق دي چې و سپورې پیدا نه دي شوي، مو تاسو نه یې ها ورسته به پیدا ویږي، دا الله کتاب به مومي غاب مانی، د ما خبرې به مومي غاب مانی، دا هغه خلق په ایمان کې بهتر دی. ها د امت صفات د اخرنیو خلقو ایمان نبی علیہ السلام غوره ګڼلی. ها الحمدلله مو تاسو په ایمان کې ډېر بهتر یو ما والے ځکه چې نه مو پیغمبر کتلی دی، نه مو هغه څوک کتلی دي چې پیغمبر چې هغه باندې د قرآن نازل شوی دی دا مو ته میلاو شوی دی معلومي چې دا د الله کتاب دی. حدیث راشي صحیح سند سره معلومي چې دا د پیغمبر حدیث دی، د پیغمبر خبره معلوم پیغمبر منوم. نو دا امت په ایمان کې ډېر غوره دی. یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیب باندې پوهېږي خبرې باندې. الله اکبر. وګوره دا یاد ساته چې کوم شی مسترګو نه پټ دی په موږ هغه باندې ایمان راوړو چې دا مسترګو نه پټ دی او موږ منو پوهېږي خبرې باندې. نو ګوره دا یو زبردست صفات ته د مؤمن چې غا ایمان بالغیب راوړي. نو چې څوک دا عقیده ساتي چې نبی ولی پیر فقیر بزرگ په غیب پوهیږي نو پیمانداری چې دا پیمان کې بهتر شه نشه بهتر. ولی نشه بهتر ځکه چې الله د هغو خلکو صفات کوي چې دا متقی او پرهیزګار هغه سړی دی چې غا ایمان بالغیب راوړي. و چې یو سړی دا وایي چې نه په غیب باندې پوهېدل پکار دي چې په غیب باندې زه پوه شم غناباد به بیا زه ایمان راوړم چې معلومي کم. نو دا ګوره دا څه دی قرآن نه خلاف عقیده دی، دا قرآن نه خلاف عقیده دی. نو بزرگ او متقی او پرهیزګار او صحیح مؤمن مسلمان هغه دی چې غا علم الغیب الله د پر ثابتوي مخلوق نه نفي کوي. هغه خلق چې مخلوق ته پر علم الغیب ثابتوي چې راجي ملائک په غیب پوهیږي، پیر فقیر علی ولی په غیب پوهیږي، قبر والا په غیب پوهیږي، قبر والا تدا پته لګیږي چې چرچنه قبر باندې کینی نو بیا پیژني چې دا خزه دی کا نر. هغه خبره ویاله که کتاب کې لیکلي دي لره کدا کتاب دا چې کوز دی دا جرملا لاندې غرونو هغه دي چې تا ګډ کې کېک دا واخا دا خلاف ته قرآن خلاف ته ولکه کتاب کې چلی گلی دی وی کنجش نشیند بر قبر کنجش نشیند بر قبر بیداند مادا هنر. وی د مادا کی داده چې چرچنا په قبر کینی لاندې طرف نه مړې پیژني چې دا خزه دی او کنر دی. الکه د سرنګ مړې دی د سرنګ سترګې دی. دا خو هغه امریکې نن سبا میزیل روخلی دی کنه یاره تقریبا کم از کم 100 فوټو نه لاندې هغه هدف وایي کنه. نو دا خو امریکي میزیل نن تیز شو د دې مړې سترګې مړه سترګې چې درې سړیا لیوانه یا چې دماغ د خراب په کاټ باندې یخه په سترګو نظر نه لګي د غوږونه اورېدل نه کولو او تا اړول راډول او چې قبر کې د کې خودل او 200 مانه خاورې د وربنې واډولې او بیا سل کاله وربنې تیرن شو غناباد بیا لاندې طرف نه سامان ګوري سامان ګوري بیا پوهېږي خبرې باندې وی کتاب کې لیکلی دی هلکه څه کوم یو کتاب دی وی تحفة النسیخ کتاب هلکه چا لیکلی دی وی منجاور لیکلی دی مړه منجاور خو علم نه وي خدای والی جاهل دی. تحفة النسیخ نامه دی پرسیه کې دی نظام الدین اولیاء دا یو لوی ولی تیر شوی د منجاور او قبر باندې ناستو لګیا شي کتاب یې ولیکل او دوره جاهل دی کنه چې معرفه باندې الف لام داخل کړي. طالبانو تاسو پیژنو چې معرفه باندې الف لام نه داخليږي هغه په معرفه الف لام داخل کړي دي. نو چې په معرفه الف لام داخلي دا اجهل الناس نه دی دا کتاب وتمانه
لکه معرفه باندې څرنګه الف لام داخل کړي دي څه خبره خین کړي دي ها وای المولا اوس ګوره مولا چې دی د معرفه دی ها مولوی صاحب کنه معرفه دی کنه المولا همیشه ګورسنا وای هم مولا همیشه وګوي خو هغه مولا چې اخیت پرست وي ها په خبره اخیت پرست مولا وي ها المولا همیشه ګورسنا وی مولا صاحب همیشه وګوي ها یو ځل خړل یاره جی ها استاد جی دعوت وي ما خو خړل دي خو خیر تاسو سره مې یدوي غلې وکم ها بیا چې بل ورته یې غسره یدوي غلې وکي په خبره ون بیګي پرې شل ځل یو خوري ما څه نه ماډيږي او بیا څلې کی وی المنجاور مگس به حیا المنجاور نو منجاور خو معرفه دی چې المنجاور د منجاور چې قبر باندې کوم ناس د ملنګان وی مگس به حیا وی دا د بشرم مشته ها دا بشرم مشته د سپی مشته ها دا منجاور ځکه چې سپی مچ یو ځل د پوری شي کنه تو کتل سپی مچ نه دا کسه کنه سپی مچ وکړه یو سپیزون سره وساده او کنه اخړ غنی مچوي غاڅ یو گزار در پوری شي کنه بیا په کوته کوې خون لري کیږي ها نو غاوي چې المنجاور مگس به حیا وی منجاور دا به حیا مشته لکه څنګه به حیا مج در زندل لري کیږي دغه کوي پړخ داسي بیا روش سچو پرې من نوي وی منجاورن چې کله اور نوزه قبر زیارت تا اور نوزه نو ایک دان چې غړ د وګوري کنه ملک سے بھی پوزیشن کې وی ملک صاحب وی راشه چې تا د بابا تاریخ درته بیان کا مولاړو پیر بابا دا بیا دیوانا بابا تاسو وختون چکارو والله غول ناغه کې ملنګان بو راغلو متبویلو چې جی دا دغه کې وظیفه کړی واخا و دغه کې چې کوم د ناستو یو لو کونه سروې کړو په پلکونو باندې تقریبا د نیم مسجد برابر وخا قدر توي ډېر لوی کونه ها نو مو یو مرګره والے د جنت الفردوس نصیب کی میا صاحب ډېر یو نر سړی او مجاهد او یا شهید شه نو هغه ورته ویلو چې حاجی دا څه شي لپاره دی وای دا تسبا وای دا بابا لاس کې دا چاړاول دي سره به ذکر کول نو غور ته ویلو چې د نیم بابا د پیر بابا نیم غرنه تسبا جوړه کړی دا خو خبره نشي چاته د سرنګ بابا او چې د لاس کې تاول راځاوله کړ پیګه خبره و نو دا منجور چې وار شي کنه دا قبرونو باندې چې کوم ناشتي نو به درته وی چې دغه کې ناشته کړو پیسو د پر کنه چې کڅر راکی او دغه کې غا کړو د زنګوي دی د قران دی دا جو بدر بابا ته تلوړ شد میاخرو کې حاجی بدر بابا منجوریان ویش چې ورته ریګوي د قران او د پلان کې دا خلک تیر شوی د بزرګان تیر شوی دی د کوم منجوریان ور باندې ناشتي دا بیوقوف خلک دی ها پیګه خبره ون نو هغه منجور کتاب لیکل دی نو هغه کې دان لیکلی دی چې کونجش نشین د بر قبر وای کله چې چرچنا په قبر کې ني ها بيداند ماده او نر وای دا د مړې پیژنې چې دا خزه دی او کنر دی ها تا پدی وګو باندې زه وښ کې نه وم خو چې قتل نه وي کته دا و پیژنې چې دا وښ دی کو خاله ته ژوندې کنه ته والي د نر بچي چرچنا خو پرېګه دا تا په دی وګو زه وښ کې نه وم وښ خو تا قتل نه وي چې دا خزه دی کنر دی ته یقیني دا وی چې دا خزه دی یا دا نر دی ها مړه غریب څه پويږي یاره دومره د خاورو کې سرنګ نظیر دا چات باندې یو خلق ناشته مو غاټه سترګې چشمه ما چولې دا وګوره اوس ما ته دا پته نه لګي چې د غر نه پاسه شيري دا غنه دی د څورته دی چات نه پاسه خو بیا مړی ته سرنګ پته لګيږي د دومره خاورې ور باندې پرتی دی یو کاپان دی یو صندوق دی پاسه شمی ور باندې یخیری هغه نه پاسه بیا څه دی خاورې دی ویاره جی د پیژنې چې دا چرچان دی که چرچنه دی نو دا چرچان او چرچنه چې پیژنې د خلک ادیرو ته بیا ولی سي اخو بیا لاندې ځنه کسي که ښځه وي که نر وي ټول پلان د اسماني کسي ما څه بیا مقبرې ته ها قدان تیر نه کوي پوهېږې خبرې الله اکبر دا د خلکو عقیدې دي وایي کتاب کې لیکلي دا کتاب د کیک دوازې کونس کې قرآن نه خلاف دی قرآن نه خلاف کتاب خو زه نشم منلی که خبرې باندې پوه شوې که پوه نه شوې الله د تا پوهېږي ها نو ګوره ایمان بالغیب دا د متقی صفات دی نو چې یو سړی دا وایي چې غیر الله په غیب پوهېږي نو تا خو ایمان بالغیب را نه وړه تا خو ایمان بالغیب نه منکر شي تا خو عقیده
اول د متکیانو عقیده نه خلاف شو، اول د متکیانو صفات نه خلاف شه. ته څرنګه ځان ته بیا وایي چې دا متکی دی او دا ولی دی او دا بزرګ دی چې هغه وایي چې په غیب پوهېږي. نو ګوره ایمان بالغیب دا د متکی اول صفات دی. ها نو کله چې ته علم غیب غیر الله ته ثابتوي نو پوه شه چې ته مؤمن نه یې، ته نه متکی یې، نه مؤمن یې، نه پرهیزګار یې. ها پوهېږې مسئلې باندې الله د پوهې کا. ښه دا یو صفات شه، ایمان بالغیب دا یو صفات. پوهېږې خبرې باندې دا به معنی چې الله او رسول مو ته کومه یوه خبره کړې ده بس موږ مانو په پټو سترګو باندې، که مو نه وي لیدلي خیر دی. ها پوهېږې خبرې باندې. ښه ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغه مال نه چې ما ورکړی دیو لره ينفقون خرچه کوي د الله په لارې کې، ویقیمون الصلاة ادا کوي مونځ په کاملې طریقې سره، ویقیمون الصلاة ادا کوي مونځ په کاملې طریقې سره. اګوره د دویم صفت دی، دې ته ویلی کېږي صفت بدني، یعنی بدن الله د پر استعمالوي، بدن الله د پر استعمالوي. ښه پوهېږې خبرې باندې. الله اکبر. اګوره یقیمون الصلاة دلته اقامت الصلاة ذکر که. اقامت الصلاة دا دیت ایلی شی عبداللہ ابن عباس فرمائی اقامت الصلاة مومن دا پرے صفت اقامت الصلاة ذکر که. دا والے اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال علیها فیها. اقامت الصلاة اخت ایلی شي چې رکوع د برابر وي، دا نه چې ټک ټک کوي خالی سر ټیټوي سیده کېږي، نه سجده د برابر وي، قرات ته برابر وي، تلاوت ته برابر وي، دا ټول شیونه د برابر وي، متوجه وي، خشوع خضوع د برابر وي، دې ته اقامت الصلاة ویلی شي. دې د وجه نه قرآن کې چې لمونځ ذکر کوي اقام الصلاة یقیمون الصلاة اقیموا الصلاة، اقامت لفظ ذکر کوي. ولې؟ ځکه چې اقامت کې اهتمام د لمانځه دی. یفعلون الصلاة ننی چې کوي لمونځ، بس کار څرنګه خو لمونځ کوي. نو اقامت الصلاة اخت ایلی شي چې د پیغمبر په طریقې وي، چې پیغمبر طریقې نه خلافي غته اقامت الصلاة نشیله. لکه مثلا مونز دی خو پیغمبر طریقې نه خلاف دی، لکه صلات کزی عمری طلبا مخکې و دی ملینو د پیرانو د خونزدگانو د میاگانو صاحبانو به کزی عمری کولا، د ټول کال منځونه به آخری جمعې د رمضان باندې را ګرځولو. لکه د رمضان شریف آخری جمعه شوی کنه، نو بیا به خلق را جمع شو، امام ته به ویلو چې قضا عمری کوم، حالان کې د نوم هم غلط ده که هر کال به کوله. نو دا قضا سنوي په کار دی چې قضا سنوي نه د کال والا قضا، خو قضا عمری دیو نوم وربنې کې خودلی و. ها ځکه چې د هر بدعت نوم هم بدعت وي نوی وي که نه. نو ملا صاحب ته به ویلو چې ملا صاحب لمونځ کوم قضا عمری کوم. ها نو ملا صاحب ورته مخکې شه اذانی وو که الله اکبر الله اکبر اذانی وو که بیا به هر لمانځه د پر اقامات کول، جهري لمنځونه و په جهر کولو، سری لمنځونه و په سر کولو، پټي به کولو، پنځه لمنځونه به ورځې کې راوګرځولو جمعې په ورځې باندې. نو بیا به ویلو چې موږ قضا عمرې وکړه. دا سلسله شروع د مو زمانې پورې، د مو وړکوالوالي پورې دا زمانه دا شی مو کتلی دی. حق پرست علما را پورته شو ردی وکړه چې دا قضا عمرې نشته اسلام کې، بس خدای خاتمه کا. یو مسافر مولا د تیرا طرف ته راغلی و د میدان علاقې طرف ته، نو هغه ته خلکو ویلو چې قضا عمرې کوم. خو ورته ویلو چې یاره قضا عمرې څه کوو سړیه، خو هر ورځ خپل منځونه کوم. نو وایي نه قضا عمرې مو رواج دی. وایي ښه ټیک دی، خو ټول خل به راغونډ کو چې یو سړی پاتې نشي کني بیا زه قضا عمرې نه کوم. وایي ښه جي، ټول خلک یې را جمع کړی او ملا صاحب ورته ولاړ دی میدان کې، او ورته ویلي نحمدو ونصلي علی رسول الکریم، ورته ویلي چې خبره اور
ما خو په ټوله زندگی کې یو لمونځم نه دی قضا کړی او زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم ځکه چې زه اوس تاسو ته لمونځ کوم د لمونځونه به نفلي لمونځونه وي تاسو لمونځونه به فرض وي ځکه تاسو کړي نه دي او اقتدا د مفترض په متنفل سے دا ناجیز دی په نزد د امام ابو حنیفه موږ د مذهب د امام صاحب علی یو د څه بل مذهب علی خونی وی ښه بیا وی دا چې چالو کو چې ما خو لمونځونه قضا نه دي کړي زه خو یې کوی نه شم یو بلماز غونې ملا ورته وګورو که نه د علاقې کې که چېته وي هغه یې به درته وکړي یوه بل ته یې مخونه راړولي چې اوس بلماز ملا کوم ځای نه مورولي دا رواج هغې ورځې نه ختم شه نه نن ختم دی چال بن کې ها دا چې په وچې به ګزار نه کوي چې په وچې ګزار کوي لږ ورمنې تیل لګوه ښه پوهېږې خبرې ونې لږه نرمي کوه ښه چې په وچې ګزار کوي نو هغه ورته ښه خبره وکړه چې ګوره مسئله ورته بیان که نرمي غونې بیا ورته ویلو چې ما نه خو یو لمونځ نه دی تاسو لمونځونه خو مافسې نه کېږي چې زی درته وکړم نه کېږي نو دې دپاره یو بلماز غونې ملا چې ته وګورو چې په زندګي لمونځ نه وي کړی ښه او د ټول کال کې سار نه وي ټیټ کړی ښه پوهېږې خبرې ونه نو دا رواج نو قضا عمرې لمونځ دا د پیغمبر طریقې خلاف دی دا لمونځ نه دی د اقامت الصلات نه دی و همدارنګې صلات احتیاطي بعضې خلک جمعې په ورځ باندې خپل فرض هم وکړي خپل څلور رکعته فرض او جمعې لمونځ هم کوي او شا کې وي چې که جمعې ونه شو ماسپښین به وشي که ماسپښین نه وي جمعې به وشي په شاک باندې عبادت کوي ها دې دا صلات احتیاطي ویلی شي ګوره د جمعې لمونځ شرایط چې کوم ځای کې موجود وي هغه ځای کې جمعه وکړه او چې کوم ځای کې شرایط نه وي موجود خو ماسپښین وکړه که نه تا باندې جمعه نه دی فرض کړه و ته سر دواړه کې مو سره یو طالب افغانی او ډېر یو ضدي طالب و مو سره یو ځای کې درس کې شریک و دیر بابا نه مو ترجمه کوله دیم پکې و نو دیر بابا به ویلو چې دا دلایل توحید شروع شو ولی کو طالبانو دلایل توحید نو غ ضدي بچی به دلایل اسلام لیکلو یعنی توحید لفظ نه لیکل وی دا توحید چې دی دا د پنجپیریانو اصطلاح دی ځکه زه توحید نه لیکه ما ورته ویلو چې تا مشرکینو سره خو یارانه نه دی ما ډېر تنګول ما ورسره سبا کن ډېر زوتول زه ډېر ګران ور باندې ما سره ډېر طبیعت لګي دی ویلو چې ګران یې باندې سباق نه سره زوتې کتابونو تکرار نه سره کې ترجمه خو تا پورې زه ځکه ډېر نه نږدې کېږم یوه ورځ ورته ویلي مو راشه چای وڅښه چای هم پخلی دي و یاره مزه راکوي خو تا چای وکړې داسې نه وي چې ما باندې څه اثر هم نه کوي دورا ضدي سړی و نه نږدې کېده بالکل نو هغه به دلایل اسلام لیکلو نو مو سره کئی مدرسې کې سبا کیل نو مو متاول یې هغه وخت دی او په مسالې پوهیم نو پوره هغه وخت دی متاول کیو سید رسول مولوي صاحب نمایو علی د که ژوندی وي علی د عمر کې برکت وچی افغانی او که مړ وي علی د جنت الفردوس نصیب کې حق پرست سړی و موږ وخت نه پوهېدو سړی حق پرست نو په دې کې د قضا عمرې والا خبره راغله نو هغه ویلو چې مولانا صاحب زه خو دریوړیو کې پلنکي ځای کې امام یم زه اول مقتدیانو ته د جمعې لمونځ وکړم که نه او بیا کمرې ته راشم بیا خپل څلور رکعته فرض لمونځ کوم هغه ورته ویلو چې الله د تباه او برباد که ته خو د ټولو خلکو لمونځونه خراب ته اول جمعې لمونځ خلکو ته وکړې او بیا راشې ماسپښین لمونځ کمرې کې کې اوخ خانار خراب شه خیر خی بېزتي د دی وکړه پوهېږې خبرې وه نو صلات احتیاطي دا د پیغمبر طریقې نه خلاف دی پوهېږې خبرې دا چې ډېر لمونځونه چې لمونځ وي خو پیغمبر طریقې نه خلاف وي هغه ته اقامت الصلات نشي ویلی نو دلته ګوره و یقیمون الصلاته کې اقامت الصلات هغه مونځ ته ویلی شي چې د پیغمبر په طریقې وي نبي علیه الصلاة والسلام طریقې نه چې خلاف وي هغه ته اقامت الصلات نشي ویلی نو دې د وجې نه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال علیہا فیہا امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی اقامت الصلاة المحافظت علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها ابن کثیر کے تفسیر ابن کثیر کے علم امام قتادہ رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کرے رہے
اقامت الصلاة لیکيږي حفاظت کولا په وختونو د لمانځه باندې چې به وخت بل مونږ نه کې او داس پورته وکې رکوع به صحیح کوي سجدا به صحیح کوي قرات به صحیح کوي پیګه خبره ونه او یادا یقیمون الصلاة یروجون الصلاة ویداومون علیها رواج دل منځ جوړ کی ور مشواله کې پل منځ باندې دا نا چی واورز کوي بل نه کوي او وختي کوي بل وختي نه کوي دي ته اقامت الصلات چې همیشه بل منځ کوي امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي یو تو نها بحقوقها منځ کوي خو دل منځ حق ادا کوي چې منځ کوم حق ادا کوي ها پیګه خبره ون بعض علماء فرمایي یقیمون الصلاة مراد اقامت الصلاة نا صده ترویج القانون شرعی فی العالم قانون شرعی با پالام کے نفذ کوي قانون شرعی با پالام کے نفذ کوي خپل خو بلمون خود کوي چې خلقو کې بم دل منظر وا جوړي قانون شرعی باندې به خلق لیاره تراوالي خپل بلمون کوي خو خلق و تابم دا دل منځ ترغیب ورکي امر بالمعروف طلب کو تک ور سراوي کله چې خلافت اسلامی وي یا الله تدمو په زندگی کې پدی دنیا کې پدی ملک خلافت اسلامی راواله چې کو تک ور سراوي او د بالمزان په کو تک وي دا د لاګون چې په کو تک وي کنه به سیده جماعت ترسیخه لمانځه تا ورسي ها وایګه خبره و الله لکه افغانستان کې قانون شرعي دی ماشاءالله کا د نر بچي ته خل منځو ما کا کنه تا ته بیا پتا ولګي ښا مسفخین چې ونه کې لاس کو تکا دی وای ما خام چې ونه کې پنځه کو تکا دی مسوتان چې ونه کې انا کو تکا دی سبای چې ونه کې څالور کو تکا دی ینه څورا کو تلمونز دی مغا کو تک دی ښا دوره ور سره دی شلاک درکې ښا چاپلاری بکازا کی تا خو ډاډ باټ پروت یې لمون نه کوي ها پېګه خبره باندې دي د وجنه مراد د اقامت الصلات نه څه د ترویج القانون الشرعي فی العالم عالم کې و اسلامی قانون نافذ کوي خپل خو به خود کوي چې دا قانون د لمانځه د صلات کمیټي به نافذ کوي پېګه خبره باندې الله اکبر والے زکه چې حدیث کې راځي الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ترک الدین زکه چې الموز دستن یې د دین دی چا چې دستن یې و دراولا نو دی ټول دین و دراول چا چې دا وغورځولا نو دې دستن یې وغورځولا په خبره باندې دیني وغورځولا ها مسالے ونه پوه شوې عمر رضی الله تعالی عنہ ما خو درته ویلو کنه یار اقامت الصلات بعض علما دا وایي چې مراد ترویج د قانون شرعي دی په عالم کې پوهېږې خبر دا مطلب علما ذکر کړی دی ما درته ویلو کنه پوهېږې خبرې باندې خودی دا مطلب نه دی چې خپل لمونځ نه کوي لمونځ به کوې او نورو تابند د لمانځه ترغیب ورکوې لمونځ چې دی دا یو قانون شرعي دی همدارنګې نور قوانین شرعي به هم نافظ کوې که نه عالم کې به کوشش کوې ځکه چې لمونځ دستن یې د دین دی نو چا چې ودروله نو که دین ودرول او چا چې پرېښله نو که دین پرېښله عمر رضی الله تعالی عنہ خپلو گورنرانو ته خط ولیږل ان اهم امورکم عندي الصلاه یقینا پټولو کرونو کې پنیز د ما باندې تاسو باندې لازم چې د الصلاه مونږ کېم کول دي لمونځ ادا کول دي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه بو دا فرمایلو ښا پیګه خبره باندې الله اکبر مسالې باندې پېښه کا پېنه شوي ها
پویش خبره ون اګور بیا صلات په قران کې پډېرو ما ها صلات په لغت کې څه ته لې شي په لغت کې صلات دا پډېرو مانو سر راغله په معنی د دعا سره مرضی کله چې انسانانو ته نسبت وشي په معنی د استغفار سره کله چې ملائکو ته نسبت وشي پنا په معنی د رحمت سره کله چې الله ته نسبت وشي او په معنی د تسبیح او د تحلیل سره کله چې د جناورو ته د نورو حیواناتو ته نسبت وشي په یوه خبره ون لغت کې پډېرو مانو راځي او بعض علما فرمایي چې صلات دا په لغت کې مشتق ته دا صلیت العود نا صلیت العود اذا لینتهو نرم کولو ته لشي یعنی دا د پمانه د نرموالی سره دی صلات پمانه د نرموالی سره لمونز تلمونز کهلی شي چې دا د سړی زړه نرم کوي والمصلی یلین و یخشع لربه وی د لمونز کون کې هم الله پاک ته نرمیږي الله پاک ته عجزی کوي پېږه خبره ونه باځ وی چې دا مشتق ته دعا نه ده باځ وی چې ناجی دا په معنی د رحمت ته دا په معنی د استغفار ده دا په معنی د را استغفار ده په معنی د تسبیح ده بهر حال لغت په اعتبار سره دا پډېرو مانو سره راځي او په اصطلاح د شریعت کې صلات څه ته لشي عبارتون عن الارکان المخصوصه دا عبارت د ارکان مخصوصه ونه لکه رکوع شو سجده شو وغیرہ بالافعال المخصوصه فی الاوقات المخصوصه په افعال مخصوصه او سره په اوقات مخصوصه او کې پېږه خبره ونه الله اکبر شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه الله اکبر هغه به فرمایلو منسشی نه عبارت ته اے نماز کچھ کہنا اور کچھ کرنا وا شیخ عطاون الله رحمتونه نازل کا شیخ القرآن مولانا غلام الله خان به فرمایلو لمون سمانا دے نماز کچھ کہنا اور کچھ کرنا لمون سوائے نا دے چکاول دی انہیں چا کول دی چا افعال دی چکاول دی ٹیٹی دل اس کی دل افعال دی گنا اور سوائل دی الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العظیم سبحان رب العالی نماز کچھ کہنا اور کچھ کرنا پیگ خبر بن اللہ اکبر نو دا گورا دویم صفات تچاش د متقیانوش چې عقیده درست شوا نو بدن با الله د پر استعمالوي ويقيمون الصلاه بدن با الله د پر استعمالوي ادا کوي بمونږ په کامله طریقې سره ا دویم صفات بیا څه ذکر کوي و مما رزقناهم ينفقون باز د هغه شینا چې ما ورکړې دی لرا خرچه کوي د الله په لارې کې خرچه کوي د الله په لارې کې ها نو مما نه مراد مالم دے او امدرنګي علم هم دے یو سړی ته الله مال ورکړي دی غدا الله په لارې کې خرچه کوي نفلی عبادت کوي صدقه کوي خیراتونه کوي زکاتونه ورکوي علم یې ورکړي دی خلکو ته خای خلکو ته مسله بیانوي دانا چې علم یې وک بس چوپ چاپ شخه او خلی بنه برغله خیره چاہتا مسئلہ نہ بیانی دا علم فیدہ نہ کئی برغل اما کی کہ داخلے بندے غا کوا مسئلہ بیانوا پیگ خبر بند گورا دا یاد ستا طلبا دمین تبعیزین مراد معلوم شو دمین تبعیزین معلوم شو حرمت اسراف
چې ګوره مما بعضې د هغه مال نه دانا چې ته ټول مال خیرتی کې ښه او بس لنګار د لګولی دی ورځې کې ټولې پیسې خاتمې کې نو چې خاتمې کې ثواب وسولونه کوي بیا نو مما کې مینې تبعیضي دی یعنی بعضې د هغه مال نه چې ما ورکړی دی بعضې مال ښه یعنی ټول نه او که ټول مال شي نو په لارې د الله کې ټول مال خرچول دا جایز دی خو په هغه وخت کې چې قرضه در باندې نشته دی بال باشتم نشته دی ښې ډېرې پیسې در سره دي نه در باندې قرضه شته ارې ټټرې سړی نه د ښځه شته نه د بچي شته او بس وردوډر کې که پوه نه شوې خیر دی پروا نشته ځکه یو سار دی بس او که قرضه وي در باندې یا بال باچ وي نو بیا ګوره ټول مال ما خرچه کوه بیا به د بچي وږي وي بیا به کچکول ګرځوې ښه ښځه به د وږي وي نو مال خرچ کول په هغه وخت کې د ټول مال خرچ کول جایز دي چې قرضه در باندې نه وي یا بال بچ نه وي سړی متوکل وي که بال بچ وي نو بیا هم سړی متوکل وي لکه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه شه غزوه تبوک کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې پیسې مال راوړئ رومیانو سره جنگ دی امریکې سره سپر پاور طاقت سره ټول مال خرچه وکړئ چنده واچوئ نو ابوبکر صاحب ټول مال راوړه عمر صاحب نیم مال راوړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ 4.5 اشرفی د سرو زرو راوړو ایو صحابي و غریب هغه نیو وګه یا یو وګه کجوري راوړې ها پیګه خبره ون نو منافقین خندیدو وی مړ عبدالرحمن ابن عوف 4.5 اشرفی دورا راوړو دا خلکو ته ځان خي پرپګنډي شروع کې ودا کوم انصاری و غریب چې یو وګه کجوري راوړې څه کور کې ونه غفر خندیدو وی مړ دا پروم امریکای سره پدی باندې جنگ کوي پدی یو وګه کجوري باندې پیګه خبره ون الله اکبر منافقین آره زمانے کې شته نبی علیہ السلام زمانے کې وسم ډیر دی ها پېګه خبره باندې لوی نقصانی خلق ته دین ته ډیر غاټ نقصان ور کړی دی په دنیا کې درې قسمه نظام دی ګورئ یو نظام اشتراکیت ته اشتراکیت والا وایي چې مال د چا نه دی د مال د چا نه دی مال د مالک ته بس د چا اختیار نشته دی الله او د رسول زکاتونه خیراتونه نشته دی مال د چا نه دی دا اشتراکی نظام ولا وی دا غورد وش پر رزقناهم سره الله فرمایي چې رزقناهم ما ور کړی دی تو پلار مال دی ما در کړی دی دویم سرمایدارانه نظام دی چې مال د مالک ته د چا ور کې حق نشته دی که زکات خیرات ورکوم کنه ورکوم چا حق نشته یونفقون سره رد ور بنیو که چې خرچا بنکې نفلی او فرضی خرچا بکاوي او چینی کې پزور اندر زنه را خلم ښا اسلامی بد شوی چې کوم څوک زکات نه ورکی پزور یا خلا ور ډانډا یو چاپېړه ورکا رو بس پیسې هتا د دومره آمدن او د 50 در بزمکه کرل یو دکې شلمه عیسی الله سمې سره بس پزوري ورزنه خلې ښا خو اسلامی شریعت شي ښا او کبیا شریعت نه بیا رسول نه کا طالبان لنګر ترغلی دی لنګر شروع دی زکات راوړو خدای مو وبخا طالبان راغلی دی لنګر شروع دی زکات راوړو خدای مو وبخا نو کچا راوړو خورې دوړي کني راوړ ني دروړي نو چې اسلامي شریعت وی او کوتاک در سره وی دروازه ور تاډا بوا رو بسا دور پیسې ګټل یي د پراپرټي د تا د شل در بزمه کې پلټونر جوړ کړي دي کی سابقه کورکولیټر راخل رو بسا کوتاک در سره یو چپېډه متا ورکوا او پیسې ورزنه را خلاخه پیګه خبره و الله د داسې وخت راولي بس اخو یا څه نور کوي پیګه خبره و دا خالیات نه ورګي او چې په زوري ورزنه را خلې کنه بیا وو سړی بچی جوړ شي ها نو باقی پاتې شو دریم حق نظام شرعي حق نظام شرعي چې مال د مالک ته چې په سبب شرعي سره مالک شوی دی گاټه کړی دی دوبی کې او د تجارت کړي رډه چلولې پیسې ګټلې دي مال د مالک ته په سبب شرعي سره مالک شوی دی خو پدې کې حقوق واجبہ نفلیه شتا خیرات زکات پور کې ورکوي ښا خیرات زکات پور کې ورکوي خو شرعي
د شرعي په طریقې به ورکې، ها شریعت په طریقې به ورکې. پوهېږې خبرې باندې؟ ها ينفقون ومما رزقناهم د دریم صفت ته صفت بدنی مالی مال به الله د پر ورکې او باز داغه مال نه چې ما ورکړې دی لرا ينفقون خرچه کوي د الله په لارې کې په قانون شرعي سره، په قانون شرعي. که زکات ور باندې فرض زکات ورکې کنوي نفلی صدقات کوي. پوهېږې خبرې ون خاجي. او دریم صفت څلورم صفت څه دی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. پوهېږې خبرې ون دي ته ویلې کېږي صفت باعث علی الایمان. هلکه د ایمان ولې راوړي؟ ځکه چې قرآن دی که نه، قرآن د وجې نه ایمان راوړي. او دا متکیان کسان دي چې یقین کوي پاغه کتابونه چې نازل کړی شوی تا طرف ته چې قرآن دی، همدارنګې سنت دی. بما انزل الیک کې قرآن سنت دواړه راغلي دي. ښه وما انزل من قبلک پاغو کتابونو باندې چې نازل شوي دي مخکې دستانه، چې تورات و انجیل دی، زبور دی، نور صحیفې دي. ګوره وما قبلک په دې کې رد دی په قیدني باندې چې ګوره قرآن نه ورسته نور کتابونه نشته دي، قرآن نه مخکې کتابونه دي. قیدني خدا وایي چې زه څه یم ما باندې وخت کې نازلېږي که نه. الله فرمایي چې نه، مؤمن هغه ته ویلی شي چې قرآن مني، قرآن نه مخکې کتابونه مني، قرآن نه بعد نور کتابونه نشته دي چې ورسته راشي. وبالآخرت بل ګوره پنځم صفت وبالآخرت. اګوره د آخرت چې دی دا صفات موصوفی محذوف ته. وبالدار الاخرت لکه سورۃ العنکبوت کې وان الدار الاخرت لهی الحیوان، هغه دې کې دار ور سره ذکر دی. القرآن یفسر بعضه بعضا. وبالآخرت وبالدار الاخرت هم یوقنون. اپ کور د آخرت باندې دیو یقین کوي، دیو یقین کوي. ها پهګه خبره ونه مرزا غلام محمد قادیانی هغه څه وایي وبالنبوة الاخرت. الاخرت د پرې مخکې موصوف نبوت راوخلی دی. وبالنبوة الاخره متکیانا څوک دي چې ایمان راوړي په نبوت آخر باندې چې زه پیغمبر یم ما مني. خدای د غر کا پاک مولا مرزا غلام محمد قادیانی د پیغمبري دعوا کړې وه او حق پرستو علما ور سره مباهله شروع کا. دلیل خو ور سره نو ورته ویلو چې داسې چل وکړو تم بشیره وبس موږ هم بشیره وبسو که نه سبا به که خیر وي بدنظري وکړو میدان کې چې الله د هغه څوک تباه کړي چې کوم په باطلې وي. بېګۍ ور سره منظم مباهله مقرره کا سبا دپاره. پوهېږې خبرې باندې شپې موسم کې ور باندې دستونه ولګېدو، لیټرین ته ننوته، لیټرین کې وغورځېده، ټول په متیازو کې لیت پلیت مردار شه. دا قیدیانی و. دا مرزا غلام محمد قادیانی و. پوهېږې خبرې باندې الله ذلیل که. نو هغه وایي چې بې دار الاخرت نه دی بې نبوت الاخره. دا ټول دروغ دي. وما انزل من قبلک کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه د پیغمبري دعوا کوي نبي علیه السلام نه بعد. پوهېږې خبرې باندې وبالآخرت هم یوقنون. دیو په ورځې د آخرت باندې یقین کوونکي وي. په ورځې د آخرت باندې څه وي؟ یقین کوونکي وي. ګوره یقین هغه علم ته وایي چې پکې شبهه نه وي. یقین هغه علم ته وایي چې پکې شک و شبهه نه وي. که دا د استدلال نه پیدا وي نو دی ته علم الیقین وایي. که د مشاهده نه پیدا وي دی ته عین الیقین وایي. که د خواص کچره د دواړو نه پیدا وي، استدلال نه او مشاهده دواړو نه پیدا وي، نو دی ته حق الیقین وایي. نو علم الیقین د عوامو علم دی، عین الیقین د خواص علم دی، حق الیقین د مقربینو علم دی.
शेख उल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह द दियो मिसाल पेश कवी लका यो सड़े ओई चे गाबीन ख्वागदी गाबीन ख्वागदी दा इल्मुल यकीन श और कले चे बोतल के वो गुरी पस्तर गो बने चे दा गाबीन दी हाँ दिता आइनुल यकीन ये लेशी और कले चे वो खुरी वो ख्वागवी वही खुरी हम मजीदार दिता हक़ुल यकीन ये लेशी हाँ पे क्या खबर है वन इल्मुल यकीन लकतोई चे गाबीन ख्वागदी आइनुल यकीन चे तो गाबीन वो गोरे पस्तर गो चे गाबीन दा शहर है दा बोतल के कसे दा रास्ता को ने दा गाबीन दी और कले चे वो खुरे दिते लेकीगी हक़ुल यकीन पे क्या खबर है वन अल्लाह अकबर नो गोरा दा पिंजे सिफात द मुतकियान जिक्र शु तालेबा दा पिंजे सिफाती जिक्र शु हाँ पे क्या मसले वंदे ओस दियो द परा दुआए नमूना देखा यो दुनियावी नाम हालांकि चिदा सिफात चौ के मौजूद हुई दे मुतकियान दी मुनामुन अलैह दी पर दुनियावी से नाम दे अल्लाह तरफ ना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम दा दुनियावी इनाम शाह दा कसान चिदी चे मज़कूर दी मख के जिक्र शो मौसूफ ती पदी सिफात व खमसा व सरा दा मजबूती प हिदायत बने तरफ तरफ न प दुनिया के प सीधा लार रवान दी और दा आखिरत बदला चले इनाम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दागा कसान कामयाब दी पा आखिरत के कामयाब दी दा मुतकियान द पिंजो सिफातो वाला दुनिया केम कामयाब दी प हिदायत बंद रवान दी आखिरत केम कामयाब दी दुनिया व आखिरत के कामयाब दी हाँ दा अवला डालावा हाँ चे दा मुनअमुन अलैहिम डालावा बिया बदवयमा डाला जिक्र कीगी चेगा मौजूबुन अलैहिम दे पागो आज़ब शवे दे पे क्या खबर है बन गैर अलमौजूब अलैहिम चेगा खालिस काफिर दे हाँ अल्लाह दमु तास्ता प कुरान बंदे दा अमल कौलो तौफीक नसीब की चिमु तासो प कुरान बंदे अमल हुकुम हाँ और कोशिश हुकुम चे कुरान वाउरुम और कुरान ज़दाकुम नो इंशाअल्लाह द दुनिया और द आखिरत तपराब हमू तासु सरा दा मलगरतिया के मु तासु द परब दुनिया करुनो द आखिरत करुनो टोलो द कुरान कफी कीगी उद अल्लाह द किताब इल्म मुद पर इंशाअल्लाह कफी कीगी अल्लाह द बीमारान त शिफा और कई